أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا قيل لهم أو کلا چې وویل شي دیتا تعالوا راشئ تاسو الى ما حکم ته انزل الله چې الله تعالی نازل کړی دی وإلى الرسول او پیغمبر ته رأيت المنافقين تبوینی منافقان لرا یصدون عنك چې دی مخ اړوي دستانا صدودن په مخ اړولو سره فكيف فسهل بوي اذا اصابتهم کلا چې ورسیږي دیتا مصیبت یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دای عملونو چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دي ثم جاءوک بیا راشي دی تا ته یحلفون بالله دی به قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره ان اردنا چې موږ اراده نه وکړې الا احسانا مگر د نیکۍ کولو وتوفیقا او د جوړښت راوستلو اولئک الذین دا کسان دي یعلم الله چې پیژني الله تعالی ما فی قلوبهم آسو چې پزلونو د دی کې دي فاعرض عنهم فاستمخواړه د دینا وعظهم او نصیحت کدیتا وقل لهم او آیت دیتا فی انفسهم فبارد نفسنو د دی کې قولا بلیغا وینا مؤثرا. مخکې آیت مبارکه کې یو واقع بیان شو چې د یو منافق او د یهودي منځ کې تنازع وه او دی راغله نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه. منافق چې و هغه په دې باندې راضي نه شو. بیا دی عمر رضی الله تعالی عنه ته راغلو او عمر رضی الله عنه له بیا سمه فیصله وکړه. د منافق نه سر قلم کو. په دې خبره باندې د دې مقتول وارثانو ډیر زور او شور شروع کو او دی راغله نبی علیه السلام ته او د عمر رضی الله عنه خلاف یو مهم چلو چې عمر رضی الله عنه جلبازي وکړه. زمونږ سړی بې ګناه هغه منافق نه و. دغه مقصد دا و چې د فریقین منځ کې په سازگار ماحول کې په مناسب انداز کې مسله حل شي. دی دا وی چې نبی علیہ السلام هو چونکې د قانون مطابق فیصله کوله. نبی علیہ السلام هو د چا رعایت به نه ساتو. زموږ ملګری چې هغه چې عمر رضی الله عنه له لاړو مقصد یې دا و چې فیصله کې مصالحت وشي چې یهودیم خفه نه شي او زموږ ملګری هم خفه نه شي او داسې فیصله وشي چې دواړه فریقین خوشحاله وي. او په دې خبره دی قسمونه هم خوړلو چې زموږ ملګری منافق نه و هغه په بل څه مقصد نه وتلی ستاسو د فیصلې نه انکار نه کو خو صرف مصالحت او موافقت راوستلو دپاره هغه عمر رضی الله عنه له تلو. او عمر رضی الله عنه له دونه جلبازي نه و پکارو دونه زر قدم اوچتول نو پکارو فوراً قتلول نو پکارو کم از کم لږ سوچ پکارو لږ مشوره پکارو داینا بعد به یو قدم به اوچتو. مقصد د دې دا چې عمر رضی الله عنه د موږ د ملګری اوس دیت ورکی چې دا کار د غلط کړی دا قتل غلط شوی دی
لہذا عمر رضی اللہ عنہ بوس دیت ورکی زمونږ د مقتولو. لیکن الله تعالی آیتونه نازل کړو او د منافقانو منافقت یې واضحه او ظاهره کو چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلې ته ورسره تیار نو. منافق هو د سره راتنه دا هو له يهودي غیرت ورکو نو د مجبورې د وجې نه دی اخیری درجه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی او بیا چې د نبی علیہ السلام فیصله اوریده پای باندې د زړه نه خوشاله نو راغی عمر رضی الله عنه له قرآن کریم د منافقت ښکاره کو ظاهر کو. قرآن کریم د مخ کې نه وي چې دی به راځي او دی به قسمونه خوري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې سره بحث مباحثه مه کوه، دې ته نصیحت وکړه، د خیر خواهی خبرې ورته وکړه چې دی په کلکه باندې ایمان نه وړي او اوس هم چې کوم مخلص شي. که د دې په زړونو کې کوم نفاق دی دا نفاق نه توبه وباسي او اوس هم چې دی نه څه وشو نه وشو او دا باقي خلک د کم از کم د منافقت نه توبه وباسي او په مخلص مؤمنان مسلمانان دي شي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دي ته کلم چې منافقانو ته خبره کوي چې راځي د الله او د الله رسول ته دی چرم نه تیاریږي ځکه دی په زړونو کې غلا ده منافقت ته په خوله باندې خو ویلی شي نه کنه چې مونږ د زړه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه دی راوړی، مونږ خو صرف په ظاهره باندې راوړی دی، نور خو دا ډرپوک قوم دی، مخامخ راتلی نشي میدان ته، زړونو کې دشمني پرته را نو دی ته که چېرې ته وایي چې راشه یو مسلې ته یو فیصلې ته د پیغمبر نو دی چرم تاله نه راځي، دی وستانه ډډه کې اعراض وکي بانی وکي دا دی چې تاله راځي انتهایی د مجبورې د وجې نه راځي چې دی انتهایی مجبوره شي که نه راځو نو منافقت هم کلاویږي نو صرف د منافقت باندې پردې راوستو لپاره به دی تاله راځي ورنه دی اسې تاله چرم نشي راتلی. تعالوا راشه تاسو الی ما انزل الله هغه حکم ته هغه فیصلې ته چې الله نازل کړی ده. الله یې حکم دی کې نازل کړی په قرآن کې، راشه خپله فیصله قرآن ته مخامخ کې چې قرآن کریم ستاسو باره کې څه وایي. و الی الرسول او پیغمبر ته، پیغمبر د قرآن کریم اول شارح دی، د قرآن کریم لومبنی تشریح چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی ده په خپلو تعلیماتو سره. بیا چې پیغمبر موجود دی نو بل څوک دا اهلیت کم ځای لري چې هغه به فیصله وکړي د چا باره کې. کعب بن اشرف به څه وکړي، ابو برده به څه وکړي، بل څوک به څه وکړي. راشه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی دغه ته خپله مسله وړاندې کړي چې هغه صحیح فیصله وکړي. خو دې ته چونکې پته را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې طرفداری جانبداری قومیت او نسلیت شته نه او نه هغه رشوتونه اخلي نه چا خاطر کې هغه اصل مسله اوري او حق چې د چا کېږي هغه په حق کې فیصله وکړي. دا نه ګوري چې دا د ما د ډلې دی، دا مومن دی که دا کافر دی که دا یهودي دی که دا هر څوک دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام که یو انسان دغه په مذهب نه می لکه یهودي دغه یهودیت ته به نه ګوري، حق ته به ګوري چې حق د چا کېږي، د حق مطابق به پیغمبر فیصله کوي. نو رأیت المنافقین ته به ویني منافقانو لره یصدون چې دی منې کېږي. صد یصد دوه معنی راځي، یو دا چې انسان په خپله منې شي دا لازمي معنا شوه، یو دا چې نور خلق منې کړي دا معنا متعدی ده، دلته کې لازمي معنا ده. یصدون دی منې کېږي، صد چې دی منع کولو ته وي، دی منې کېږي په خپله عنک دستانه ستانه منې کېږي تانه نه راځي بل چاله به ځي هغه ځای ته به ځي چې کوم ځای کې ردي د منشا مطابق فیصله دی ته ملاویږي. سدودن په ډیر منع کېدلو سره ډیر غټ منع کېدلو یعنې دی ګویا که ستا له خوا هم نه راځي ځکه چې دې ته پته ده چې که پیغمبر علیه السلام لزو زمونږ خلاف فیصله کېږي نو ستا نه دی منې کېږي او بل چا له ځان رسي. فکیف اذا اصابتهم دا کیف چې دی تفسیر کبیر وی عرب چې کله یو مسله او یو ډیره سخته مسلې او چا باندې را رواني هغه ته فکیف انت اذا کذا ستا په هغه سهلي چې که ته باندې دا حالات راشي نو دا په دغه محاوره کې استعمالي
چې کله یو انسان باندې سخت حالات را رواني، مصیبتي پریشانی وي او د سامنا نشي کولی، نو دا وخت کې عربي فکیف انت اذا کان کذا، کله چې داسې وشي بیا وستا سهالي او سبق خانه. نلتم قرآن فکیف اذا اصابتهم مصیبتنا، الله ته د خلکو منافقت معلوم دی. الله تعالی خو به داسې موقع راولي چې دا منافقت کلو شي او ظاهر شي، دی خپل منافقت پټي، لیکن الله تعالی خو ګوري او داسې موقع به خامخا راولي چې په هغې سره به دې منافقت ښکاره کېږي به، او چې کله دې منافقت ښکاره شي او دې وشرمېږي او ذلیله شي، په دغه به دې بیا څه حالي. اذا اصابتهم، کله چې ورسېږي دې ته مصیبت، یو مصیبت چې دی اصاب یصیب اصابتن، د هغه ځای کې وي چې کله تا یو ټارګټ او یو نهه یو هدف مخامخ لګولی دی او ته غشي ولي هغه بالکل په ټارګټ باندې ولګي، په هغه هدف او په نهه باندې ولګي، نو دې ته مصیبت وي. دې مصیبت ته مصیبت ولې وي؟ الله تعالی چې چا سره دې اراده کړي چې دا مصیبت په پلانکی باندې راشي، نو په هغه باندې لګي، په بل چا باندې نه لګي. دا څومره پریشانۍ او څومره مصیبتونه او څومره بیماری یا څومره ازمایښونه چې راځي، دا څه باران نه چې د چا په سر پرېوته نو بس هغه باندې راغی، دا د ړوند د لاس غرګې نه چې د چا په سر ولګېدو. الله جل شانه اراده کړي چې دا پریشانی دا مصیبت دا هم په دې پلانکی باندې راځي، په هغه باندې به راځي. داسې نه کوي چې غلطي وشي او د یو په ځای بل ولګي، کرے کوئی برے کوئی، دا دنیا قانون دی. الله جل شانه داسې نه کوي چې کی به یو سو او مصیبت په بل باندې بیا راځي، نو الله تعالی چې چا سره اراده کړي په هغه باندې به راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعب رضی اللہ عنہ تم دک خبره کی، مشکات شریف کې روایت ده، وی کعب په دې خبر ځان خپ ویا کا، وعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، په دې خبر ځان پویا کا چې دا کم مصیبت پتا باندې راغی، نو دا یقین کا چې دا د ما د پارو دا په بل چا د پاره نو، دا ما ته الله تعالی ما لپاره لیکلو، دا بل چاته نشه رسېدی. دا مو وایه که چې دې موقع له نوې راغلي نو ګنې بس شوی به ومه، دا هم ستا لپاره دا لیکلو ته ولم دکه ځای له راتلی به. او بیا نبی علیه السلام فرمایي په دې خبر هم ځان پویه که چې کم څیز ستا دپاره نه دی لیکلی شوی نو تا له څوک هم نشي درکولی، ځکه ستا لپاره لیکلی شوی نه دی. نو دې مصیبت ته مصیبت ځکه وایي چې دا د چا دپاره لیکلی شوي په هغه باندې سیده راځي او دا غلطیږي نه. نو مصیبت یو مصیبتو بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغې دا با سببیت دپاره دی، قدمت ایدیهم چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دې، دا کنایه د دې نه چې کوم دي بد اعمال کړي دي، دا قدمت ایدیهم چې د دې لاسونو وړاندې لېږلي دي چې کوم دي نافرمانۍ کړي دي او کوم کارونه غلط کړي دي، د هغې وبال په دې باندې راغی. نو دا نه چې ګنې کارونه صرف لاسونه کې، ټول بدن ته نه مراد دی، خو چونکې زیات تر کارونه خلک په خپلو لاسونو باندې کې، او دا موږ عام محاوره کې هم داسې وایو، پښتو کې پردو کې وي د خپله لاسه مې ځان سره وکړو. نو کار یې دا نه چې ګنې لاس کړي، خولې به یې کړي، خبره به یې غلطه کړي، قدم به یې غلط اوچت کړي، خو خلک یې په خپلو لاسونو مې ځان سره داسې وکړو. نو مراد خپل ذات وي، بما قدمت ایدیهم چې ردی نفسونو چې کم اعمال مخکې دي لیږلي دي او د هغې وبال په دې باندې راغی. ظاهره خبره د غلط کار انجام به غلط وي، وبال به غلطي، دی منافقت کو د هغې وبال او د هغې انجام غلط راغی. لکه دغه بشر منافقو که د نبی علیه السلام نه بعد عمر رضی الله عنه نه وي راغلی، دا مصیبت به ولې راته په ده باندې، دی به ولې قتل کېدو، په دغه فیصله به خوشحاله شي او راغلی به واپس او نیس به هم نه کېدل به، او دغه مصیبت په دې باندې راغی او دا ردی د بدو عملونو د لاسه د منافقت د وجې نه. نو ثم جاؤوکه، بیا راشي دي تا ته د هغې وارثانو، یحلفون بالله چې دي قسمونه خوري په الله تعالی سره، چې راشي تا ته ټول به دي قسمونه خوري. حالانکې پکار دی چې ویلې وی چې زمونږ سړي غلط وکړو، داسې نو پکار دله، د پیغمبر د فیصلې نه بعد دله نو پکار چې دی عمر رضی الله عنه له تلو، الټا دی له معافي غوښتل پکارو چې حضور تاسو تکلیف ورسېدو، الټا رالو
نو د خپل منافقت د پټولو د پر نور دروغ یې شروع کړو او د الله په نوم باندې قسمونه پیغمبر مخې ته خوړلو. خو ته په پیغمبر باندې وحی راځي زموږ منافقت اسنه مزید ښکار شي، نو د پیغمبر مخې ته په دروغ قسمونه خوري چې جی ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. زموږ د ملګری اراده غلطه نه وه، بې ادبي نه وه، ګستاهي نه وه، انکار نو. مقصد دا و چې داسې فیصله وشي چې منظومانه وي، مصالحتي او دواړه فریقین خوشحاله شي. روح المانی بل واقعه لیکلې ده د آیت د شان نزول مطابق. په سن کې هجره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه بنی المصطلق وکړه. دې ته غزوه المریسی وایي. مریسی یو چشمه و یو چینه و. دا چینی په غاړه باندې دا قوم امادو بنی المصطلق. نبی علیہ السلام په دې باندې حمله وکړه. د دې تقریبا 12 کافران قتل شو، باقی نبی علیہ السلام ټول گرفتار کړو. په دې جنگ کې نبی علیہ السلام ته ډیر لوی مالی غنیمت ملو شو. 2000 اوخان ملو شوی او 5000 ګډي بيزي ملو شوی او ډیر په کثیر تعداد کې قیدیان رالو. په دې کې دا جویریه رضی الله تعالی عنها دا د حارث بن نزار لور و. نو دا چې کوم صحابي په عیسی کې ورسېدا د جویریه رضی الله عنها دغه صحابي ته و چې را ما آزاد کړه تعالی پیسې درکما. دې ته مکاتبت وایي. بس صحابي وته یو مقدار د مال یاد کو چې دونه پیسې ته مال راکړه ته وځه آزاد کما. دې سره پیسې وینا نو دارل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د نبی علیہ السلام نه مدد طلب کو چې یما باندې قرض دی کتا سو مال پیسې را کې نزب آزاد شمه. نبی علیہ السلام چې وکړه چې سردار لور ده د حارث بن نزارو. د نبی علیہ السلام تو فرمایل ک چې رضا دینه بهتر آپشن تا ته درکما، ستا دا قرض بم خلاص شي او بتا سره په خپل نکاح وکما. دا نورم خوشاله شو چې دینه لوی اپر سکی دی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې هغه پیسې ادا کړو. نبی علیہ السلام دا آزاد کړو، بیا وسره نکاح وکړو. صحابو ته چې کله پته ولګېدا چې جویریه رضی الله عنها امهات المؤمنین شو، نو د دې د قوم خلق خود صحابو قیدیانو غلامانو وینځي وي ناغي په دې وجه باندې چې د نبی علیہ السلام سرګنې شو داخله کو نه په دې اعزاز کې ټول قوم آزاد کو چې څونه غلامان او څومره وینځي او څومره خلکو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د یو قوم د پاره د جویری نه زیاته بهتره حزب بل نشته چې د هغې د وجې نه پوره قوم چې هغه آزاد شو، فی سبیل الله مفتو کې آزاد شو. خیر دی واقع کې نبی علیہ السلام چې واپس راتو یو صحابي د جهجاه رضی الله تعالی عنہ، جهجاه بن مسعود رضی الله عنه دا ډېر مزاقي و. دبا دا انگت منگت یا چولی و مزاق بیکو. دا مهاجر صحابی دی. بلی و صحابی دی انصاری سنان رضی اللہ تعالی عنہ. نو دا جهجاه رضی اللہ عنہ چی دی دا انصاری صحابی دی شال یو گزار ورکو. نو بس هغه په دې خبره باندې غوسه شته ما کم ځای له لاس وړو. چا غوسه شنو ما هی وته راواړو د دې خپل من کې تو مې وشو. دا بعد وقت دا مذاق هم نی په کار ارچا سره دین هم لې مسلې جوړې شي چې کله تو مې جوړ شنو. بس دی انصاری صحابي خپل قوم ته आवाज وکړ یا للانصار، اے انصار راشه شبا. او دا आवाज به د سر د جنگ د پاره وو چې توري روباسه او راځي. دلته دی مهاجری خپل قوم ته یا للمهاجرین، اے مهاجرون راځي. بدوالو فریقینو توري روباسه قریب و چې بس جنگ شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو فورن من تراغه و دا سری دا د جاهلیت خبرې وي چې تاسو یو بل ته आवाज کوي په دې خبر باندې زه موجود یم، تاسو د جاهلیت आवाजونه یو بل ته کوي. یو صحابي و چې رچې دې سړی دا چلو کونو دی پلانکی زی ولا گزار را کړو. نبی له سوي دعوها دا خبره پرې ده فینها منتنه دا بدبودار خبره ده، دا خبره مکوي بس کې. نو دا عبد الله بن ابي بن سلول چې دام انصارو کې مطلب د خزرج قبیله و. نو دی خبر شو
چې زمونږه سړی له مهاجري گزار ورکړی دی. نو ده ووایي دا مونږ داسې د خپل لاسه وکړو. نو ده یو جمله ووایي سمن قلبک یأکلکا، وی سپي باندې خوراک وکړه نو سوره بیا کا بیا په تا باندې چک لګي با. اشاره څه طرف ته وه چې دا مهاجرین دی خو نار نور وو، دی له مونږ مدینه منوره کې ځای ورکړو، مونږ سره خپل کورونه تقسیم کړو، مالونه مو سره تقسیم کړو، خوراکونه مو سره تقسیم کړو، نو دی اوس په مونږ باندې راوچتېږي. نو ده د خپلو ملګرو ته وایي چې اوس هم ستلي راغلي نه دي، هر څه پې بند کړې، خوراک او څښاک پې بند کړې، دی به خالي لاس پاتې شي، دی به خواره واره به شي. او ده دا وایي که چېرې مونږ مدینې ته لړ شو که نه نو لا یخرجن الاعز منها الاذل، عزتناک خلق به رولګي، ذلیل خلق به وباسي. نو خپل ځان عزتناک یادو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اشاره دا غني ذلیل خلق ته نعوذ بالله. دې کې دا زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ الناس هدیا ټیم نوجوان لکو دا خبرې اورېدې نو دی راغی او د سعد رضی الله عنه ته دا خبره وکړه چیرې جی کاکا جی دی عبد الله بن ابی بن سلول خدا بکواسات وکړو، وتا دا خبره په خپل اورېدل وی او ما په خپل اوریدا. اگر هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چیرې دا عبد الله بن ابی بن سلول خو جدا دا خبره وکړي. نبی علیہ السلام دی روغ وختو مدا هم منافقو دروغ ویل هدي دا څه مسله نه و، شورو شو قسمونه وخړلو چیرې جدا څه خبره ور شوی نه را. مونږ خو سره د فریقین منځ کې د مصالحت خبرې وکړه، خو داسې څه منفي خبرې خو مونږ نه لري کړي. او دا خړو کې الګ ته د بس اورېدلي نه څه بل څه بیا اورېدلي، داسې انداز کې دغه دا ډېر چرب زبانو دې بعد انسان دا جبه سمه پستۍ کنه، نو داسې پسته جبه کولو کړه او داسې قسمونه او داسې دلایل یې پیش کړو چې الټا زید رضی الله عنه یو قسم قصوروار وګرځېدو. زید رضی الله عنه یې کړي دونه خفه شوم دونه چې راله ما په خپله خیمه کې کېناستم، بار نه راوتم، وي دونه خفګان ما ته چرته هم نه ورسېدلی. دې کې الله تعالی سورة المنافقون نازل کو، پوره صورت راغی په دې 28مه سپاره کې دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله عنه راغوښتو او ته وی چې ان الله قد صدقك یا زید، اے زیدا الله ستا تصدیق کو، الله ته رښتینی کړی. دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي چې د زید غوږونه صحیح غوږونه دي، دې چې ساوري دا صحیح اوري، بخاری کې روایت ده. نو دا منافق چې عبد الله بن ابی بن سلول ډیر خپل صفای پیش کولې چې راځي د ما مقصد د فریقین منځ کې صلح پیدا کولو، ما څه غلطه خبر نه کړې. نو دا آیتونه وی دا غي بارکې دي روح المانی وی. ثم جاءوک یا راشدی تا تا یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په الله تعالی سره، د الله په نوم باندې قسم خوري. د دین بل ظلم بل سی چې انسان په دروغ د الله په نوم باندې قسم خوري. یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په الله تعالی سره. مشکات کې روایت ته جلد ثانی کې عیسی علیہ السلام مه ته یو سړی د الله په نوم باندې په دروغ قسم خوړو. عیسی علیہ السلام بیهوش شو چې یو سړی د الله په نوم دروغ ویلی شي، چې ته د الله نوم والی چې په خدای پاک باندې قسم چې داسې خو داسې لا انسان کولی شي چې د الله نوم دې دروغ لپاره استعمال کړي. د الله نوم خلق پریشان نه استعمالي په قسم کې، قسم مخره څه ضرورت دی، تلا په دروغ باندې استعمالي. نو یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره. ان اردنا، چې موږ اراده نه وکړې، دا موږ چې فیصله بل چاله وړه، زموږ بل څه اراده نه وه، الا احسانا، احسان ویل کېږي نیکۍ کولو ته، او مراد د دې صلح کولو. مونږ هیګړه راوسته، مونږ د نیکۍ اراده وه. و توفیقا، او د موافقت راوستلو. توفیق د دوه کسانو منځ کې، د فریقینو منځ کې موافقت راوستلو، میل ملاپ راوستلو او جوړښت راوستلو ته وي. اولئک الذین، دا کسان دي، یعلم الله، چې پیژني الله تعالی ما فی قلوبهم، هغه څه چې په زړونو د دې کې دي. د دې په زړونو کې صرف نفاق دی، الله تعالی نفاق پته را نه دا هر چاته په چې الله تعالی ته درس علم دی. بیا ولې دا خبره کی تفسیر کبیر دې کې مبالغه ده. عرب چې کله داسې خبره کی
ورده علم خو صرف الله ته دی. د مبالغې د پر دا خبره کی ورده علم خو الله تشته کنه نو چشته نه څه مطلب امر دې فیصله بیا کی. فاعرض عنهم پس ته اعراض وکړه د دینا مخت نه واړه څه مطلب دی له سزا مو ورکوا. یادا وته ما چې تاسو خو ګوره منافقان یې په ظاهر کې یو سوی دنه ګوره بل شان یې نه ته دینه اعراض وکړه او سزا ولا مو ورکوا. یادا دی مطالبه کوله چې زمونږ د مقتول دیت به ادا کړي نو اے حبیبه اعراض تی نه وکړه دیت نیت مو ورکوا. دا منافقان دی او استاد فیصله نه بعد چې بل چلو دی په دې سر کافران شو او د منافق او د کافر وینا دا حدر دا یعنی دا صدیت او ستاوان د دې خبرې نشته. وعظهم او تنصیحت کدیتا وعظ نصیحت کولو د خیر خواهی خبرې وته وکړه چې هغه ولاړو د خپل انجام ته ورسېدو. تاسو کم از کم منافقت مکوئ، تاسو کم از کم غلط بیانی مکوئ، کم از کم د ظالم حمایت مکوئ، کم از کم دا چې په کوم اراده دا خنه ده تاسو هم توبهګار شر دینا. وکلهم فی انفسهم او آیت دیتا فی انفسهم روح المانی وی وکلهم خالیا لا یکونو معهم احدنو دی سر په تنهایی کې یوازې خبرې وسرو کا او یوازې دی پویا کا د خلکو مخکې مه پویا کوه ځکه چې دی بې عزتي ونشي. قرآن څومره دی خیال ساتي دی په تنهایی کې په یوازیوالي کې پویا کا چې ملګریم غلط کارو کو داسې نو پکارو تاسو دا حمایت مکوئ توبه وباسئ. اوس هم څه تلې راغلي دي وی دی ته په تنهایی کې نصیحت وکړه ځکه چې عرب وی چې چاته د خلکو مخکې نصیحت کول دا دغه ملامته کول دي. کته چاته نصیحت کې نه یوازیوالي کې وکړه چا کې څه برایي ده څه کمې کو طاهر د خلکو مخکې ورته مه وایه چې داسې مه کوه دا خو تا ملامته کوي او شرمې یې. که ستا هغه سره خیرخواهي مقصودي یوازې کا او په خاموشۍ کې دغه د عزت خیال وساته خاموشۍ کې ورته نصیحت وکړه. ای حبیبه دی یوازې کا یوازې ورته نصیحت وکړه. وقل لهم او آیت دیتا فی انفسهم په باره د نفسونو د دې کې یوازې ورته ووایه او یادا فی شان انفسهم د دې د ذاتونو باره کې دې ته ووایه. خو داسې خبره ورته وکړه قولا بلیغا وینا مؤثره. بلیغ هغه وینا ته وي چې ویښته کوزه شي. بلاغت څه ته وي؟ حلقی قرآن کې فصاحت او بلاغت دی. نو بلاغت دې ته وي چې کومه خبره زړه ته کوزه شي. د بلاغت مطلب دا دی چې د قرآن هره خبره په زړه باندې اثر کوي دا زړه ته کوزېږي دغه ته بلاغت ویل کېږي. فصاحت دې ته چې خبره د هر چا په سمجھ کې راشي. د قرآن کریم خبرې د امی امپړ دیهاتی عربي نارینا زنانا چې یو ورځ تعلیم یې نه کړي د قرآن په خبرو باندې پوهیږي. دا د قرآن کریم فصاحت دی چې څومره لوی کتاب دی او ګوره د هر چا د فهم مطابق دی. هر سړی چې ګوري ګویا کې هغوی د ما د الله تعالی د ما د ذهن مطابق ماله کتاب را لېږلی دی. د هر چا د فهم او د سمج خبرې پکې شته. دا مطلب د فصاحت دی او بلاغت دی پکې د هر چا په زړه باندې براه راست اثر کی. نو بلیغا مؤثره وینا داسې وینا ورته وکړه چې ردی په زړونو باندې اثر وکړي او منافقت د زړونو نه هغه ختم شي او ذهنونه یې کولو شي. او کله چې ویلی شي دي ته راشئ تاسو هغه حکم ته چې الله نازل کړی دی او پیغمبر ته ته به ویني منافقان لره چې دی منې کېږي دستانه په مکمل منې کېدلو سره. پس څه حال به وي کله چې ورسېږي ته مصیبت په سبب د هغې چې وړاندې لېږلي لاسونه دي بیا راشي دي تا ته دی قسمونه خوري په نوم د الله تعالی سره چې موږ نه وای اراده کړې مګر د نیکۍ کولو او د جوړښت راوستلو. دا کسان دي چې الله تعالی پیژني هغه څه چې په زړونو دي کې دي پس ته مخ واړه د دینه او نصیحت وکړه دي ته او وایي دي ته په باره د نفسونو دي کې وینا مؤثره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا او منگا ندر علی گلی من رسول حسیو پیغمبر الا مگر لیطاع دپارا دی چی دا تابداری اکلیشی بإذن الله په حکم د الله تعالی سره ولو انهم او کاش کچری بشک دی اذ ظلموا انفسهم کلا چې دی ظلم کړو په ځانونو خپل باندې جاءوک دی راغلی وی تا تا فاستغفروا الله پس دی بهنا طلب کړی وی د الله تعالی نه واستغفر لهم او بهنا غوښتلی وی د دې دپاره الرسول پیغمبر لوجد الله خامخا دی به موندلی الله تعالی لره توابا ډیر توبه قبلونکي رحیما ډیر مهربانا آیت مبارکه هغه خاص واقع باره کې نازل شوی دی کومه واقعه چې مخکې آیتونو کې بیان شوی وه چې د یو منافق او د یهودي منځ کې تنازعه وه جګړه وه او منافق دا کوشش کولو چې دا خپله فیصله سرکش انسان ته چې کعب بن اشرف ته هغه ته به اوسو او یهودي زور اچو چې نه فیصله به نبی علیه الصلاة والسلام ته وړو او بیا منافق ړی نه غوښتل خو د مجبورۍ د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی او نبی علیه السلام فیصله د یهودي په حق کې وکړه او بیا د منافق پای باندې صبر ونکو او د پیغمبر د فیصلې نه بعد عمر رضی الله تعالی عنہ ترالو او عمر رضی الله عنه ډېر خپل فیصله وکړه چې د منافق نه سر قلم کړو او بیا دغه منافق چې کوم وارثان او رشتہ دارو هغه د خپل کس صفای بیانولو لپاره په درو قسمونه خوړلو او تاویلات او توجیهات پیش کولو چې گویا کې د مونږه سړی بی ګناه دی او گویا کې زیاتی چې نه عمر رضی الله تعالی عنہ کو چې دل جلبازی نه پکارو دل کم از کم حکمت عملی نه کار غستل پکارو او داسې فیصله فورا نه پکارو نو قرآن کریم دا آیتونه نازل کړو په دې کې دا منافق منافقتم ظاهر شو او دا وارثان چې اوس کم دلایل پیش کیو کم تاویلات او توجیهات دام باطل دي او د عمر رضی الله عنه فیصله بالکل صحیح او برحق و قرآن کریم د آیت کې ترغیب ورکړي چې ګوره دا منافق څونه غټه غلطي وکړه چې پیغمبر موجود دی پیغمبر کار داري چې دا تابعداري وکړي په هر خبره کې و دا خبره منی و اول خودی له خپل فیصله فورا پیغمبر لرول پکارو منافق ته دې خبرې اظهار نو پکار چې فیصله و طاغوت ته وسوکا بن اشرف ته او یا بل چاته او بیا چې پیغمبر لدیرالو او پیغمبر فیصله وکړ په دې باندې د زړه نه خوشاله کېدل پکارو ځکه پیغمبر چې دنه غلطي اول کیږي نه دې ګناه کینا سره قصدن هو د سره اډو کینا او پیغمبر نه کچره فرض کا بعض اوقات په اجتهادي خبرو کې خطا وشي نو دا غي وتم الله تعالی فورا تنبیه کوي او اصلاح وته کوي نو پیغمبر چې فیصله وکړه دا غلطه چریم نه دا ټیک تا دا گویا کې د اسمان والو د فیصله مطابق تا نو انسان نور سواړي چې ستا فیصله د حق مطابق وشي نو کستا حق کیږي تا ته ملو شي او کستا حق نه کیږي نو په دروغ هم اخلک نه ستا خلاف فیصله وشه په دې خوشاله شه چې شکر دې خدای د حرام نو ساتلم نو د پیغمبر فیصله باندې خوشاله کېدل پکارو او بیا در توبه استغفارم پکارو چې زمانه غلطي وشوه چې ما اول د کعب بن اشرف رائے ظاهر کړو چې هغه فیصله وړو نو کم از کم دای معافی تلافی دل وختل پکارو او یا چې سو شو نه او شو اوس کم از کم د منافق وارثانو له پکارداري چې د خپل منافق طرفداري او جانبداري ونکي او راشي او نبی اسلام په خدمت کې عذر پیش کړي چې د ملګری نه غلطي شوی و هغه غلط کار کړو هغه سينو پکارو
ندی خبره اظهار پکارو ولیکن الټا هغه چیرې تعویلات او توجیهات چې نه شروع کړو. وما ارسلنا من رسول، آیت مبارکه کې فرمایي چې وما ارسلنا من رسول، او موږ نه دی رالیږلی من رسول اس یو پیغمبرو، یعنې څونه پیغمبران چې راغلي دي دنیا ته، د هر یو پیغمبر چې دا کارو چې دغه تابعداري به خلک کیي به. وما ارسلنا من رسول، او نه دی رالیږلی موږ هیڅ یو پیغمبر الا لیطاع، مگر د پاره دی چې هغه تابعداري وکړی شي، اطاعت وکړی شي، باذن الله په حکم د الله تعالی سره. او د اذن مراد د الله توفیق دی. د پیغمبر تابعداري چې کوي دا به د الله په توفیق سره کوي. ته به اراده کې ځان کې به طلب پیدا کوي، به ځان به محتاج غني، به الله جل شانو به تعالی د خیر خبره پړه کې اچي او تا ته د پیغمبر خبره منل او تابعداري کول به تا ته آسان شي. قرآن کریم داسې انداز کې بیان وکړو چې گویا کې دنیا ته کم یو پیغمبر هم چې راغلی دی، دغه بل څه مقصد نه دی. د پیغمبر کار دایي چې دغه تابعداري وکړي، دغه خبره به مني، دغه د قول او د فعل او دغه د فیصلې هغې مخې ته به خپل سر ښکته کوي او د زړه نه به یې مني به. الا لیطاع، مګر د پاره دی چې دغه تابعداري وکړی شي باذن الله په توفیق د الله تعالی سره. تفسیر کبیر ته خپل خبرې ثابت کړې دي، وی د پیغمبر نه ګناه نه کیږي، د پیغمبر نه غټ ګناه ډو سره کیږي نه، او لوی ګناه تنم نه کیږي. ځکه که د پیغمبر نه ګناه کېدی او هغه فرض که د ګناه یو خبرې حکم کړی وي، او بل ها قرآن وی چې د پیغمبر تابعداري وکړي، نو دا خو ګویا کې د پیغمبر تابعداري تا په ګناه کې وکړه، او د ګناه تابعداري خو به کې نه. یاد نه دا خبره معلومه شوه چې د پیغمبر د خولې نه کومه خبره کېږي دا حق وي او دا ټیکي، او هغې کې د هغې تابعداري کول بغیر د شک او شبهې نه پکار دی. او دا عقیده هم زموږ ټولو دا چې پیغمبر نه غلطي نه کېږي، ځکه د پیغمبر نگرانی براہ راست الله تعالی کی. پیغمبر نه فرض که بعض اوقاتو اجتهادي خبرو کې که یو خطا وشي نو فوراً الله تعالی تنبیه وکړي چې داسې نو پکار او داسې کول پکاري. نو الا لیطاع باذن الله، مگر د پاره دی چې تابعداري د هغه وکړی شي باذن الله په حکم د الله تعالی سره، یعنې د الله په توفیق سره. نو دی منافق لم پکارو چې د خپله فیصله نبی علیه السلام ته یې راوړې وي، او پیغمبر علیه السلام چې فیصله وکړه دله بیا خوشحاله کېدل پکارو، او په دې باندې اطمینان پکارو چې په دې کې زما دپاره خیر دی. ولو انهم، او کاش که چېرې بېشکه دي، اذ ظلموا انفسهم، کله چې دې ظلم وکړو په ځانونو خپلو باندې. دا طاغوت او کعب بن اشرف له خپله فیصله وړله او د هغې کوشش کول او پای باندې هغه یهودي مجبوره کول، او دا په خپل ځان باندې ظلم شو چې پیغمبر موجود دی او د پیغمبر په موجودګۍ کې ته خپلې فیصلې په یو شیطان باندې کې، په یو دنیادار انسان باندې کې، دا ته په خپل ځان باندې ظلم کې. اذ ظلموا انفسهم، کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې. قرآن کریم داسې انداز کې خبره کی چې که اوس هم یو انسان په خپل ځان باندې ظلم وکړي او زیاتی وکړي، یعنې د ګناه ارتکاب وکړي، نو دله اوس هم پکار دی چې فوراً ایمان راوړي، توبه طائب شي، د الله نه معافي وغواړي، الله تعالی به ته معافي وکړي. که دا منافق هم توبه وباسلې وي، ایمان یې راوړی وي، د پیغمبر علیه السلام نه معافي غوښتې وي او د الله نه معافي غوښتې وي، الله تعالی به ورته معافي کړې وه، دا نفاق به ورته الله تعالی معاف کړو. اذ ظلموا انفسهم، کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې. ګناه کول دا خپل ځان سره ظلم کول دي. هر یو ګناه چېرې که غټ دی او کړو کړی، نو دا په خپل ځان سره ظلم او زیاتی کول دي. دا نه الله تعالی سره ظلم کول دي او نه پیغمبر سره او نه شریعت سره، دا خپل ځان سره ظلم کول دي. الله تعالی هم زمونږ محتاج نه دی، پیغمبر علیه السلام هم زمونږ محتاج نه دی، او شریعت هم زمونږ محتاج نه دی. دا مونږ چې دا قرآن کریم ترغیب راکړي، الله تعالی ترغیب راکړي، دا زمونږ د فایدې لپاره، ځکه چې نقصان هم زمونږ دی، فایده هم زمونږ ده. د ګناه وبال هم په تا باندې راځي،
سزا به هم ته خورې، انجام به هم ته ملاویږي، نو ته به بیا برداشت کوې. نو تا ځان سره ظلم وکړو، د دې نتیجه به هم ستا په حق کې به راځي. نو خپل ځان سره ظلم کول دي، الله تعالی سره زیاتی کول دي، نه پیغمبر سره نه بل چا سره. اذ ظلموا انفسهم، کله چې دی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې، او جاؤکا دی راغلی وې تا ته، راغلی وې تا ته په دې اراده چې موږ توبه وباسو د نفاق او د منافقت نه. او د نفاق نه توبه داره چې صحیح ایمان بروړی د زړه نه، ځکه منافقت پړه کړي نو د زړه نه به ایمان نوړي، او د پیغمبر تابعداري به شروع کې، او د پیغمبر مخې ته به د خپل ګناه اظهار مو کې چې زما نه خطا شوی د ما تاسو معاف کې، او الله تعالی هم به معافي وغواړي. پیغمبر باندې الله نه معافي وغواړي در لپاره، بس الله تعالی ته ورته معافي وکړي. جاؤ که راغلی وي دي تا ته، ځکه پیغمبر موجود دی، د پیغمبر په موجودګۍ کې پیغمبر ته به راځي او د هغه نه به معافي وغواړي به. چې کله ستانه د پیغمبر بې ادبي وشوه، ګستاخي وشوه، نو بیا به خامخا د پیغمبر نه معافي غواړي. پیغمبر موجود دی او ته فیصله بل چا له وړې، په دې سره پیغمبر علیه السلام ته ایذا او تکلیف ورسېدو، نو اوس به خامخا د دې ازاله به کې، نو پیغمبر نه معافي وغواړي چې زما نه خطا وشوه، ما له تاسو له راتله پکار وه، تنو ته پکار و، پیغمبر به ورته معافي وکړي. جاؤکا دی راغلی وې تا ته، او فاستغفر الله، پس دی بهنه طلب کړې وې د الله تعالی نه، د الله نه مغفرت طلب کولو. واستغفر لهم الرسول، او بهنه طلب کړې دی لپاره پیغمبر مو، ځکه پیغمبر ته خفه شوی دی، او الله تعالی د خپل پیغمبر د زړه خیال ساتي. د پیغمبر خفه کول دا د الله تعالی خفه کول دي. اوس پیغمبر به راضي کړي نو الله تعالی به ستانه راضي کېږي به، ځکه د پیغمبر د اطاعت او د پیغمبر د تعظیم او د پیغمبر د احترام او د هر څه الله حکم کړی دی چې د پیغمبر تابعداري به کوئ، د پیغمبر مخې ته بې ادبي به نه کوئ، اواز به نه پورته کوئ، خپل اواز به اوچتوئ نه، پیغمبر نه مخکې کېږئ نه. د پیغمبر د ادب او د احترام هم الله تعالی حکم کړی دی او د تابعدارۍ. چې د پیغمبر بې ادبي وشوه او پیغمبر ته تکلیف ورسېدو، نو خامخا د پیغمبر زړه به صفا کول پکاري، او د هغې طریقه دا ده چې د هغه نه معافي وغواړي. نبی علیه السلام کې دا یو ناشنا کمال و چې چا ته به پړه کې څه پرېښودل به نه، او نه به زاړه انتقامونه اخیستل د هغه نه چې نه معافي کوم ځای کې کتاب یو داسې کار کړو. هر رنګه ګناه به چې د انسان نه شوي، هر قسمه خطا به چې شوي وه، هغه به پیغمبر علیه السلام به ورته معافي وکړه. پیغمبر اسې نه جوړېږي، الله جل شانو هغه له صفات ورکړي وي چې هغه صفات په بل چا کې نه. نو که ته هر رنګه خطا د نه شوي را، هر رنګه ګناه د نه شوی دی، هر رنګه بې ادبي د نه شوې ده، او راشي پیغمبر نه معافي وغواړي، پیغمبر علیه السلام ته معافي کوي. ځکه وایي چې واستغفر لهم الرسول، او بهنه وغوښتې وه دې لپاره پیغمبرو. داسې واقعات دنیا کې شوي دي نبی علیه السلام په موجودګۍ کې چې صحابو د نبی علیه السلام نه معافي غوښتې ده، او نبی علیه السلام ورته بیا معافي کړې ده. دا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې دی، ابو لبابه بن منذر رضی الله تعالی عنہ، نبی علیه السلام د بنو قریظه محاصره وکړه، دای نه کېلې نه غیر چاپیر نبی علیہ السلام خپل صحابه وغورځولو، دی غداری کړی و بنو قریظه. نو دا ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې د بنو قریظه سره زاړه تعلقات او دوستی و سره د جاهلیت د زمانې نه، نو ابو لبابه رضی الله عنه ورغلو. نو دی بنو قریظه چې یهودو دی ابو لبابه صاحب ته وویل چې زمونږ باره کې د نبی علیہ السلام ارادي څه دي، یعنې که چېرې مونږ کیله کولو کو، دروازه کولو کو، کته راکوز شو نو مونږ معاف کیو که نه څه به کي را سره، ځکه غداري خو دې ډېره غټه کړې وه. نو ابو لبابه رضی الله عنه ورته داسې اشاره وکړه، یعنې په دې مارې به د چاړه راکاږي پرېږدي نه، د نبي علیه السلام دا ارادې دي. او دا یو راز و چې دا نو ویل پکار ایته، فوراً په ده باندې د الله تعالی یره غالبه شوه چې دا هم د نبی علیه السلام راز چې دا ما ښکاره کو. نو راغی سیده جومات ته، او هلته کې یو ستن ده،
هغه ستن اوس هم مسجد نبوي کې موجود ده. استوان ابي لبابا په مسجد نبوي کې دنه چې کوم ریاض الجنه ده آی کې دنه چې کوم ستنې دي نو روضه مبارکه ته نږدې یو ستن دی باندې بره لیکلي دي استوان ابي لبابا. دغه ستنې سره خوا کې یو ستن ولاړه و هغې سره خپل ځان وتړو او دی وایي چې تر څو پورې الله تعالی زما توبه نه قبوله کړې زه به د ستنې پورې تړلی شوي ولاړ یم. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر وشو نو نبی علیه السلام چې دله څه دلته پکار جومات ته هماله به راغلو معافي به یې غوښتې وه بس ما به ورته معافي کړې وه الله به ورته هم معافي کړې وه. خو زه چې د خپل ځان په خپله الله ته حواله کړو بس الله تعالی به د ده معافي به کړي نو چې کله وغواړي نو. بیا ورځې تېرې شوې او ورځې بعد بیا الله تعالی د ده معافي د هغې حکم راغی. ده ته خوشخبري ولېږلی شه چې مبارک شه الله تعالی ستا معافي قبوله کړه. ده وی نه ما به نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس باندې پرانځي نو هغې بیا نبی علیه الصلاة والسلام راغی او دې یې پرانستو نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د هغه دپاره معافي وغوښته الله تعالی هغه معاف کو. او دغه ځای کې عام طور خلک 2 رکعاته نفل کي دغه ځای کې ځکه د یو لوی صحابي توبه قبوله شوې ده. نو که دغه ځای کې مونږ یو ګناهګار انسان هم 2 رکعاته نفل وکړي او د الله نه معافي وغواړي الله تعالی به دته هم معافي وکړي. دارنګې یو روایت کې داسې دی چې تقریبا 40 صحابه ناستو هغوی د تقدیر باره کې خبرې شروع کړې او چونکې د مخکې نه سمنه نه وه راغلې صحابو دې باره کې بحث کو د تقدیر باره کې چېرې پلانکي ته سزا ولې ورکړي او پلانکي ته سزا ولې ورکړي او د تقدیر باره کې خبرې نه پکارو. بس په الله باندې اعتماد پکار دی او په الله باندې باروسته پکار دی چې الله تعالی سکی دا ټیک دي. مونږ تاسو په دې خبرو نه پوهېږو زمونږ ذهن محدود دی زمونږ علم محدود دی او د الله فیصلې ډېرې غټې دي هغې حکمتونه مصلحتونه مونږ دنیا کې نشو معلومولی. بس زمونږ په الله باندې باروسه او اعتماد دی چې سکیږي دا ټیک دي. الله که ظالم ته سزا ورکړي کافر ته سزا ورکړي نو به دا ټیک ته برحق خبرې دي. لیکن صحابه کرام رضی الله عنهم دې باره کې بحث کولو. دلته جبریل علیه السلام راغی او نبی علیه السلام ته وایي چې لړ شه او صحابه کرام رضی الله عنهم یو نوی کار شروع کو یعنې دا خبرې خو نه یې پکارو. نبی علیه السلام بار رووتو او رنگ مبارک داسې بدل و داسې غوسه و چې لکه دا مخ یې د انار په شانتې سور و. دا به د نبی علیه السلام د غوسې اظهار چې دا مخ به سور شو او د خوشحالۍ اظهار به چې مخ به پړکاک وله خاندل به. صحابه کرام رضی الله عنهم چې وکتل نبی علیه الصلاة والسلام ته نو پوه شو چې زمونږ دا کار غلط دا نو پکارو نو فورا رالو او دی کچ تبنا الی الله و الی الرسول مونږ توبه وباسو الله ته او پیغمبر ته. نو هغه صحابه کرام رضی الله عنهم الله نه معافي او موږ پیغمبر نه معافي غواړو. پیغمبر نه هم دنیا کې معافي غواړي کچره خطا وشي او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غوښتي ده او دارنګې د مرګ نه بعد مو یعنی پیغمبر داسې الله تعالی یو ناشنا شخصیت را لېږلی وي که پیغمبر د وفات نه پس هم څوک د پیغمبر په وسیلې سره او په واسطې سره معافي غواړي الله تعالی هغه ته معافي کړي. تفسیر بحر محیط لیکلی دی د علی رضی الله عنه قول دی او مفتی شفیع صاحب رحمه الله په خپل تفسیر معرف القرآن کې دا واقعه مختصر لیکلی ده. علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام کله وفات شو او مونږ دفن کو نو 3 ورځې بعد چې یو عربي راغی او دیهاتی راغی هغه د نبی علیہ السلام د قبر خورې خپل ځان باندې اچولې او دا وایي چې دایت وي چې الله تعالی فرمایي چې دا خلک په خپل ځان باندې ظلم او زیاتی وکړي ګناه ته نه وشي او دی راشي تا ته نبی علیہ السلام او دی د الله نه معافي غواړي او پیغمبر هم د دې لپاره معافي غواړي وی الله تعالی به دې ته معافي وکړي. نه عربي دا چې حضور تاسو دې وخت کې دنیا کې نه چې تعالی زرا غلې وي استاد امر نه پس ستا قبر خال رالما او بیا علی رضی الله عنه فرمایي چې د قبر نه دا आवाज اوریدل شو
چې قد غفر لك الله ستا معافي وکړه، تا ته الله تعالی بهنه وکړه. نو اوسم شرکیات بم نکو، بدعات بم نکو. انسان کله روزي مبارک لخوا لړ شي او دا دعا وکړي چې الله د نبی علیہ السلام په توفیل باندې او د نبی علیہ السلام په وسیله باندې ما ته معافي وکړي، زم یو ګناهګار او خطاکار انسان ما ورالم، د نبی علیہ السلام په قدمونو مبارک کې زه د خپل ګناهونو اقرار کوم، الله جل شانه به هم د دې آیت مطابق هغه ته معافي وکړي. دا واقعات تفسیر قرطبی هم لیکلی دی، ابن کثیر هم لیکلی دی، مدارک هم لیکلی دی. دا علامه عتبی صاحب واقع لیکلی دا چې هم زه نبی علیہ السلام روضه مبارک سر ناستم او دا شان یو عربي راغی او هغه هم دک شانتي دا وی چې موږ د الله د آیت اورېدو زمانه مې خطاګانې شوي دي او زه معافي غواړم. او بیا عربي هغه اشعار مو وي، هغه اشعار اوس هم د نبی علیہ السلام د روضه مبارک جنگلي د پاسه لیکلي شوي دي. نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه. دا اشعار اوسم د نبی علیہ السلام چې کوم دی کې سلام عرض کیږي، مواجهه شریفه ته مواجهه چې کوم دی کې نبی علیہ السلام ته بالکل سړی مخامخ کیږي. دا یې راپاسه وګوره اوسم دا اشعار الته لیکلي شوي دي. نو دا عربي هم دغه اشعار وي وغلاړو او دا علامه عتبي سے وی چې زه بیا وده شوم او ما خوب کې د نبی علیہ السلام زیارت وکړو او نبی علیہ السلام وی چې د عربي ته وایا چې الله ستا بهنه وکړه. نو داسې واقعات موجود دي، نه انکارم نه پکارو. لوی محدثین او لوی مفسرین را نقل کړي دي. فاستغفر الله دی بهنه وغواړي د الله تعالی نه، واستغفر لهم الرسول. قدرت الله شهاب صاحب چې دی دا د گورنر جنرال غلام محمد او داغه سیکرټری وو، یا داغه نه بعد د ایوب خان صاحب او داغه نه بعد یا د یحیی خان صاحب او دا ډیر لوی د الله ولی وو. د پاکستان سفیرم پاتشر په هالند کې د 22 ګریډ افسر وو او دیوی چې ما یو پیرا په کشمیر کې د کشمیر وو، الته کې ما د جمعې مونږ کو نو یو امام دی، هغه امام دا واقعات بیانولو چې نبی علیہ السلام به د خپل لور د فاطمه رضی الله عنها ډیر قدر کو، ډیر احترام به کو. او عام طور چې صحابه و نبی علیہ السلام باندې خپل خبره منله او براه راست به وته نشو کولی، نو د فاطمه رضی الله عنها په واسطه به وته وکړه او هغه به فاطمه رضی الله عنها خپل والد صاحب ته وی او هغه نبی علیہ السلام با خبر بیا ومنله. دا سي مضمون یې بیانو. دا قدرت الله شهاب سے وی د مانځه نه بعد ما خپل څه وظایف وکړو، اعمال مې وکړو او ما دا وی چې دی وخت خو نه فاطمه رضی الله عنها شته او دی وخت نبی علیہ السلام مخامخ ته چې موږ ته وایو نه بد د خپل اعمال چې دی هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها توبه خلو او دا وی چې الله ته په دې خبره قادر ای چې زما دا آرزو دا تمنا چې دا د نبی علیہ السلام دی لور ته ورسه چې هغه خپل والد صاحب ته وایي چې ما باندې الله تعالی لږ مهرباني وکړي. خدا سے قسم مضمون با بیان کو او دعا میں وکړه لړم. نو 21 دن بعد ما ته خط ملو شو، خط ما ته خپل خور را لېږلو او ما ته وی چې ما ته ساده کہانی سپته یې څه کہانی ده، خو ما ته بیگا هو کې فاطمه رضی الله تعالی عنها رااله او ما ته وی چې ستا ورور چې کوم پیغام ما ته را لېږلو ما ته ملو شوی دی او ما هغه پیغام خپل والد صاحب ته وی نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام هم هغه ایکسپټ کړی دی، هغه قبول کو چې زه ټیک تا دیوی زمانه هو واقعي رشي هوا خو چې خط مې وکړو نو هغه 21 ورځې مخکې چې کوم دعا ما کړې وه هغه دعا ما ته را یاده شوه. بیا خو یو اوږده واقعه مخکې لیکلې دا شهاب نامه د قدرت الله شهاب صاحب ډېر ناشنا کتاب دی. د پاکستان سیاست او د پاکستان آزادی تحریک څنګه شروع شو، کومې قربانۍ خلکو ورکړي دي او بیا تر دغه وخته پورې چې کوم څه شوي دي هغه ناشنا انداز کې د لیکلي دي او ډېر د انصاف او د اعتدال قلم یې چلولی دی. که یو انسان زموږ د ملک تاریخ کتل غواړي او صحیح واقعات کتل غواړي
بیا دا کتاب د هر انسان وګوري تقریبا 1800 صفحې کتاب دی. نو په اخره کې هغه بیا دا واقعه لیکلې ده چې بیا مخکې بیا څونه واقعیات مخکې شوي دي. نو انسان چې دی اوس هم داسې کولی شي الله نه معافي وغواړي، داسې اعمال نبی علیه السلام په خدمت کې هدیه کړي او د هغې په توفیل د الله نه معافي وغواړي، الله به ورته معافي وکړي. لوجد الله خامخا دی و عمومي الله تعالی لره تواب الرحیم. لوجد الله قدرت الله شهاب سے بیاوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکے رحمت اللہ علیہ چو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکے دتا کاکے د کاک نه دی او کاک روټه ته وی در بالغ تلان دی روټه ار ټیم پرته وا الله ورا لګل د په ته کاکے وی. نو وی هغه بیا ما ته خوب کې راغی چې معلومیږي دا چې ډېر لوی سړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاره تربیت د پاره زه مقرر کړی ما چې ستا تربیت به زه کوم، تر به تعلیمات او سبق به در کوم، تر تصوف او د روحانیت ځان یو ناشنا علم دی. خیر به هر حال لوجد الله خامخا دی و عمومي الله تعالی لرا تواب الرحیم ډېر توبه قبلون کې رحیم ډېر مهربان. اتنی او بل خبر معلومه شوه انسان نه چې څنګه ګناه شوي هغه شان معافي وپکاري. که ګناه دنه پټ شوی نو پټه معافي به غواړي، که ګناه دنه علانیه شوی او دا د نورو خلکو دپاره یو دلیل هم ګرځېدلی دی بیا به علانیه معافي غواړي. د هر ګناه مطابق معافي به وي. که ستانه د حقوق العبادو ګناه شوی نو معافي به د هغې مطابق غواړي. مثال ستانه مونځ پاتې شوی دی د مونځ د الله نه معافي وغواړه او قضا یې راوګرځوه. او که داسې یو عمل تا کړی چې د هغې ګناه متعدي دی نور خلکو هم هغه شروع کړی دی، لکه مثال داسې ګانه دې ویلې ده د ګناه یو سنټر دې کلو کړی دی د خلکو دپاره هغه یو باقاعده جاریه سلسله ګرځېدلې ده. نو اوس به معافي هم داسې غواړي چې علانیه به غواړي. کلم کله پبلک کې به په اخبار کې او په ټلویزیون باندې او کلم کله وایي چې ما دا عمل نه ګناه نه توبه وباسلې ده، لهذا ما مکمل معافي الغې دا نه چې ته پټ پټ معافي به غواړي ځکه ګناه باندې خلکو عمل شروع کړی دی نو ته به علانیت اور معافي دای به غواړي. دې منافق نه چې کومه خطا شوې وه د هغې اثر خلکو ته هم رسېدلو. نو ځکه قرآن کریم وایي چې راځي او پیغمبر ته مخامخ به کښېنې او د پیغمبر نه معافي غواړي، پیغمبر به تاسو ته معافي به کړي. تواب الرحیم ډېر توبه قبلونکی او مهربانو. او نه دی رالیږلی موږ هېڅ یو پیغمبر مګر دپاره دی چې تابعداري وکړی شي په توفیق د الله تعالی سره. او کاش که چېرې بېشکه دي کله چې دې ظلم وکړو په ځانونو خپلو باندې راغلی وي دې تا ته په دې بهنه طلب کړې وي د الله تعالی نه او بهنه غوښتلې وي دې لپاره پیغمبر خامخا دې به موندلې وي الله تعالی لره ډېر توبه قبلونکی ډېر مهربانه. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك پس قسم دے پر افستا باندے لا يؤمنون دی مومنان نشکے دے حتی يحکموک تردی چی دی اگرزی تالرا فیصل کون کے فیما پا حادثہ کے شجر بینہم چی اختلاف پیدا شوے دے دی پمینس کے ثم لا یجدو بیا دین مومی فی انفسهم فنفس نخبلو کے حرجن ستنگی مما دوجد فیصلینا قضیتا چتا کردہ ویسلمو او دی غاڑا کیک دی تسلیما پا پورا غاڑا کی حودو سرا. آیت مبارکہ کے قانون بیانی گی چی پیغمبر علیہ السلام فیصلہ او داغه حکم بعد ازلن منه با او دای نه با اس قسم پړه کې تنګي ونه محسوس وي
پیغمبر علیه السلام به خپل حاکم خپل مشر وګڼي، په هغه مکمل اعتماد کوي او د هغه د فیصلې مخې ته به خپله منشا او خپله مرضي به پرېږدئ به د زړه نه به یې منئ، نو تاسو به کامل مؤمنان شئ. او که په پیغمبر ستاسو اعتماد نی یا هغه خپل فیصله کوونکي نه جوړوئ، تاسو وایي نه اعراض وکئ، نو ګورئ تاسو مؤمنان نشئ کېدی. څنګه چې بشر منافق هغه نبی علیہ السلام له فیصله نه وروړه او کعب بن اشرف له وړه، په خوله باندې ایمان ظاهري وړه کې نبی علیہ السلام عظمت نشته دی، قرآن کریمی دی مؤمن نه دی، دی منافق دی، د دل په نبی علیہ السلام باندې اعتماد نشته او باور نشته. نو قرآن کریم یو قانون باندې تر قیامت پورې چې یو انسان و تر هغه وخت پورې کامل مؤمن او کامل مسلمان نشي کېدی تر څو چې د نبی علیہ السلام فیصلې مخې ته سر ښکته نه کړي. عمل بم عملی طور باندې د زړه نه به او دارنګې په خوله باندې په دې درې واړو طریقو سره به تر پیغمبر فیصله به منې، نو ته به مؤمن او که داسې نه بیا مؤمن نشي کېدی. آیت مبارکه باره کې بل واقعه مشهوره ده، بخاری شریف کې او مسلم شریف کې ابو داود شریف کې دا روایت دی. د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی زبیر رضی الله تعالی عنہ، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی. د دې زبیر رضی الله تعالی عنہ یو انصاری سره په اوبو باندې جګړه رااله. مدینه منوره کې کویان کم دي، نو دی با چې خپل باغونه اوبه کولو، نو بعضې خلکو په خپلو باغونو کې کویان کنستی وو، لیکن ډېر باغونه داسې وو چې پای کې به کویان نه وو. نو هغوی به چې بیا خپل باغونه اوبه کولو، نو دی یو ډیم جوړ کړو چې باران به وشو، د باران د اوبه به دی یو ځای ته راجمع کړې وې، د ډیم یو شکل جوړ شوی و. نو هغې نه بیا دی اوبه خپلو پټو ته راوستې او خپلو باغونو ته. د هغې به یو نمبر و، لکه څنګه چې نن سبا خلک د اوبو نمبرې وي او د هغې بیا مالیه ورکړي، نو د دغه باغونو د اوبه کولو باقاعده نمبرې وي. په ډیم کې اوبه لږې پاتې وي او د زبیر رضی الله تعالی عنہ پټې چې هغه مخکې و او د دغه انصاري پټې هغه وروسته و. د اوبو نمبر د زبیر رضی الله تعالی عنہ و، یعنې حق د هغه مخکې و او بیا د هغه نه بعد حق د دې انصاري و. هلته په ډیم کې اوبه لږې وې. بل دا کجورې چې خلک کله نالکي دا بوټي چې وکري، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه غواړي. دې ته به غیر چاپیر د باغ نه دیوال ووهي، پوله به غټه جوړه کړي او د هرې کجورې ویښ ته به ځان له خپل ډغل به جوړ کړي. نو دا ډغل به هم د اوبو ډک کړي او دې کو بیا اوبه به ودرې به، نو کم از کم در پنډې پورې به اوبه خامخا په دې کې به ته ودرې به. خو دا په شورو کې داسې غواړي، بیا وروسته چې کله ونه ولګي بیا دونه ډېرې اوبه نه غواړي. دا کجوره چې دا د شولو نه بیا سیوا اوبه غواړي په داسې وخت کې. نو هلته په ډیم کې اوبه لګې وې. زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل پټي ته اوبه را پرېښودې، حکم د هغه و. د انصاري دا ووایي چې یاره ته دا اوبه زما پټي ته راواړوه، ځکه هلته اوبه کمې دي، هسې نه زما پټی وچ پاتې نه شي. د دې منځ کې اختلاف پیدا شو. اوس حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ و. دی راغله نبی علیہ السلام ته او خپله مقدمه یې پیش کړه. نبی علیہ السلام خو پوه شو چې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او د انصاري د سره حق نه دی. او د هغه د پټي نه چې کله اوبه سیوا شي، نو که ده ته پاتې شي ته به خپل پټۍ به اوبه کړي، کني نو حق د هغه دی. نبی علیہ السلام د مصالحت نه کار واغستو چې د انصاري هم خفه نه شي، د دم پټي ته څه نه څه اوبه راشي. نو نبی علیہ السلام زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې زبیره ته خپل پټي اوبه که، او کله چې اوبه پټي ته ورسي نو خیر دی اوبه پکې ودرومه او دارنګې پولې مه ډکوه، خیر دی. بس صرف خپل پټۍ سر اوبه که او باقي اوبه ته د انصاري ته پرېږده چې د پټۍ هم وچ پاتې نه شي، ده ته هم څه نه څه اوبه میلاو شي.
او دا نبی علیہ السلام د مصالحت نه کار واغسته، صلح نه. نو هغه انصاري هغه په دې خبره باندې خفه شو. نه په خیال کې دا راغی چې ګنې دا زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی. دا نبی علیہ السلام ځکه د رشتې او د ترورې خیال وساتو، نو د په حق کې ځکه فیصله وکړه چې ته خیر د خپل پټي ړومبې وبکه او چې ستا نه اوبه بیا سیوا شي نو بیا یې د انصاري ته پرېږده. نو هغه انصاري دا منافق نه دی، صحابي دی. بخاری کې روایت ده باقاعده انصاري دی، یو ځای کې د بدري ذکر هم راغلی دی. نو منافق بالکل نه دی، مؤمن دی، مسلمان دی. خو بعض اوقات انسان په یو خبره باندې پوه نه شي، نو بس جذباتو کې راشي او ظاهره خبره چې داسې حالات کله نو په هغه وخت کې بس هغه تنازعه داسې پیښ شوه چې هغه د خپلې د الفاظو خاطر چې دا ستا د ترور زوی دی، نو ځکه تا د په حق کې فیصله وکړه. په دې خبر نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه شو. نبی علیہ السلام چرته په فیصلو کې جانبداري طرفداري چرته هم نه کړې. دې نری کتري دا ما خپل دا پردی ری. پیغمبر علیہ السلام د دې خبرو نه پاکو. دا خبرې په مونږه تاسو کې شته چې مونږه د رشتو نه د تعلقاتو نه خامخا متاثر شو، مجبور شو مونږه. پیغمبر علیہ السلام کې دا خبره بالکل نه وي. په دې خبر نبی علیہ السلام ډیر سخت غوسه شو، د مخ رنگ بدل شو. بیا نبی علیہ السلام د مصالحت په دې حاکمانه فیصله وکړه. نبی علیہ السلام هو قاضیم دی، حاکم هم دی. نو نبی علیہ السلام پوه شو چې دا انصاري دی پوه نه شو، دې د مصالحت نه لري خو. نو بعد نبی علیہ السلام بیا د قضا فیصله وکړه. قاضي خو بیا دو ټوک فیصله بیا کین، بیا په کې چا پروا نه ساتي. نبی علیہ السلام زبیره دا پټی دی خو وبکه او داسې وبکه چې څنګه ستا اړه غواړي وبه کې باقاعده ودروه، ځکه ستا حکم دک کرې ډیم کې کوبه نشته نو نه دی که نه، دا خو د انصاري خپل غری قسمت دی. نو ته باقاعده پټی وبکه او بیا پکې اوبه باقاعده ودروه تر دې چې هغه دیوالونو ته اوبه ورسي چې څونه ستا ضرورت دی. نو خپل پټی خو بالکل برابر کا، که بیا اوبه پاتې شي نو انصاري ته به میلاو شي او که پاتې نه شي نو نصیب کې نشته. دا هغه حاکمانه فیصله نبی علیہ السلام وکړه. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. قرآن کریم یو قانون یو اصول بیان کړو چې خپله فیصله پیغمبر ته راوړئ. که پیغمبر موجود دی او که پیغمبر نشته، د پیغمبر تعلیمات موجود دي، د پیغمبر شریعت موجود دی تر قیامت پورې. چې ستاسو من کې څه مسلې پیدا شي، جنگ جګړه او اختلاف پیدا شي، نو خپلو کې مه حل کوئ، یو ظلم او زیاتی به وکړئ. نو راشئ یو پوه انسان ته چې هغه د نبی علیہ السلام د شریعت نه خبرداري، هغه ته خپله فیصله مه ته کې خپله مقدمه، هغه به د نبی علیہ السلام د تعلیماتو مطابق ستاسو فیصله به وکړي. او قرآن کریم اصول بیان کړو چې ترڅو تاسو په پیغمبر باندې اعتماد او باور نه راکړئ، وګوره تاسو مؤمنان نشئ کېدی. د پیغمبر فیصله به منئ، به د زړه نه به منئ، اقرار به هم کوئ او عمل به پې هم کوئ. فلا وربک دا و قسمیه دی، الله تعالی قسم خوري، قسم مې د ستا په رب باندې. الله تعالی خپل ځان یادي، نو داسې وایي چې زما د په خپل ذات باندې قسم دی ونه چې وربي، چې زما د په خپل رب باندې یا زما په د خپل عظمت شان باندې قسمي، بلکې زه فلا وربک وستا په رب مې د قسمي. دا د نبی علیہ السلام هغه مرتبه، عظمت او احترام چې د مخاطبو په ذهن کې دی چې پیغمبر ګورې عام انسان مګنئ، پیغمبر د خپل ځان په شانو مګنئ، پیغمبر ستاسو په شان په جذباتو کې نه راځي او چا سره کې انتقامونه، چا سره بغض او حسد نه ساتي، او نه پیغمبر د رشتو ناتو خیال ساتي. پیغمبر یو ناشنا انسان دی. نو قرآن کریم د نبی علیہ السلام عظمت ښکاره کی، نو د نبی علیہ السلام ستا په رب مې د قسمي، فلا وربک پستا په رب مې د قسمي. دا الله چیرې دا عام طور د نفي د پارازي یعنی نه، او دلته کې دا زائده را تاکید د پراغلی را، ان ستا په رب مې د قسمي. او یادا چې دا الله د نفي د پارواله، بیا مطلب دا دی چې داسې نه چې څنګه تاسو وایي
لکن نفي وشوا منافقانو خیال داو چې ګنې موږ سره د نفاق مؤمنان یو پړه کې به زموږ منافقت یو په خوله به موږ ایمان او سردي سره به چلیږي به کار وي نه داسې نه ده خانه یا به منافقان یا به مسلمانان یې که په خوله کې په خوله هم ډېر ایمان دی او پړه کې نفاق دی نو منافقان یې کافران یې فلا پس داسې نه ده چې څنګه منافقان وایي وربک او قسم مې دی په رب ستا باندې لا یؤمنون دی مؤمنان نشي کېدی دا خلق مؤمنان نشي کېدا مؤمنان نه دي مؤمنان به کله کېږي حتی یحکموک تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې تر دې چې تا دی حاکم ومني نبی علیہ السلام حاکم دی پیغمبر هم دی حاکم هم دی قاضی هم دی او د قاضیانو لوی قاضي دی حتی یحکموک تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې فیصله کوونکې ته حکم وایي په عربی کې او حکم چلوونکې ته حاکم وایي دلته دواړه معنی کولی شو دی تا حاکم وګرځي او یا تا دی فیصله کوونکې وګرځي نبی علیہ السلام حاکم هم دی او حکم هم دی فیما شجر بینهم په هغه حادثه کې فیما هغه حادثه هغه واقعه شجر بینهم چې اختلاف واقع شوی دی په منځ کې شجر ونی ته وی ونه دی ونی ته شجر ولی وی د شجر په معنا کې د ګډوډېدو او د مختلف کېدو معنا ده نو دی ونی ته شجر ځکه وی چې د ونی د څانګې او د پاڼې په یو بل کې ننوتې وي نو ګویا که د څانګو خپلو کې جګړه ده او گویا که د پاڼو یو بل سره جګړه ځکه یو بل سره یو ځای شوي دي نو ځکه ورته شجر وایي تاسو به زانګو لیدلي یا هودجو د دې اوښ د پاسه به هودج به وه کیجاوه به وه نو د کیجاوې دا لرګي چې دا دواړه یو بل کې ننوتې وي یو بل سره نو دې ته عربی کې شجار وایي شجار ورته ځکه وایي چې دغه لرګي یو بل کې ننوتې دي گویا که یو بل سره غاړه غاړه جګړه شروع کړې ده نه تم شجار وي شجره اختلاف واقع شوی دی د دوو کسانو منځ کې جګړه راشي نو یو بل سره کله زبانی جګړه کوي او کله په خوله باندې او کله په عملی طور باندې نو دیم یو بل سره مختلف شوي دی ځکه قرآن کریم شجره وایي فیما شجره بینهم په هغه واقعه او هغه حادثه کې چې اختلاف واقع شوی دی د دې په منځ کې نو که وړه مسله ده او که غټه مسله ده چې کومه اختلاف را ستاسو منځ کې د دې اختلاف فیصله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کوي به او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته نو بیا حتی یحکمو شریعتک پیغمبر چې موجود دی پیغمبر باندې فیصله کوي چې پیغمبر نشته د پیغمبر په شریعت باندې بیا فیصله کوي حتی یحکموک ای یحکمو شریعتک ستا په شریعت باندې ودی فیصله کی امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ چې دی فرمایي وی که یو قوم د الله بندگیم کی منظم کی زکاتم ورکی روجم نسی او حجم کی لیکن دی داوی چیرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حکم په دې کدا حکم بل شان وی یره کچ داسې نه وي نو خبوا نو امام جعفر صادق رضی الله عنه وی دا مؤمن نه دی دا ټول خبرې دی منی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم او د خبرې باره کې سوي چې بل خبر اړه راخوا چې دی په ځای باندې نو په دې خبره دی مؤمن پاتې نشو دا په پیغمبر باندې به اعتماد کې دا منځونه دا زکات او دا حجونه دا روزه د دې حکمونه مونږ ته چا وی نبی علیہ السلام وی دي کنه الله تعالی هونه چالي دلې او نه څوک لیدي شي او پیغمبر علیہ السلام وایي چې الله دا کتاب رولېګو دا حکمونه رولېګلو زموږ په پیغمبر باندې اعتماد دی نو د الله تعالی حکمونه موږ منلو چې ستا په پیغمبر د سره اعتماد نشته نو بیا ستا مونځ کم ځای پاتې شو ستا روژه کم ځای پاتې شو ستا قرآن کم ځای پاتې شو دکړو منی په پیغمبر علیه السلام به مکمل اعتماد کوي نو دا خبرې به بیا ته ومني او عمل کې به راولي ثم لا یجدو بیا دین مومي فی انفسهم په زړونو خپلو کې په نفسونو خپلو کې حرجن ستنګي پیغمبر چې فیصله وکړه ظاهر خبره د یو په حق کې د بل به خلافي
د چا خلاف چې فیصله وشوه نو دی په دې باندې خفه کېږي نه، اعتراض به نه کوي، تنقید به نه کوي او پړه کې به خفه کېږي په دې خبر نه او ظاهري طور باندې هم نه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، بیا دې نه مومي په زړونو خپلو کې حرجا څه تنګي، مما قضیته د وجې د هغې نه چې تا فیصله کړې ده. یو دا چې انسان هسې خفه وي، د پیغمبر فیصله مني مو برحق ورته هم وایي، عقیده هم ده چې ټیک ده پیغمبر علیه السلام خپلې فیصله وکړه، خو د انسان طبیعت ته ده چې رده نقصان کېږي دی به خفه کېږي به، او دا د انسان طبیعت ته چې فایده راځي نو خوشحالیږي. دا د هر انسان په طبیعت کې دا خبره ښودلې شوې ده چې په نقصان باندې خفه کېږي او په فایده باندې خوشحالیږي. نو که یو د پیغمبر د فیصلې د وجې نه ستا طبیعت خفه دی نو خیر دی، بیا دا د آیت نه خلاف خبر نه ده. خو چې عقل دا ستا مني چېرې د پیغمبر علیه السلام فیصله ټیک شوې ده، دې کې طرفداري او جانبداري نه ده. په خوله به دې خبرې اقرار کوي چې د پیغمبر فیصله برحق وه، عملي طور به هم مني به، انکار به نه کوي، اعراض به نه کوي چې نه بل چاله ځو. خو ستا طبیعت خبرې نو خیر دی. حرجن دلته مطلب دا دی چې عقیده به هم ساتي چې فیصله ټیک ده، په خوله به هم دې خبرې اظهار کوي او دارنګې عمل به پې هم کوي نو بیا صحیح ده. او دا منافق چې و دې د زړه نه په دې خبره خوشحاله نو چې نبی علیه السلام فیصله وکړه، د زړه نه هم نو خوشحاله او په خوله یې وایي چې زه عمر رضی الله تعالی عنه له، نو د زړه نه هم نه خوشحاله، په خوله باندې هم نه خوشحاله او عمل یې خلاف دی. ځکه قرآن کریم وایي چې دی مؤمن نشي کېدی. او عام طور مؤمنان چې وي هغې د شریعت فیصله مني چې دا ټیکي، خدا را چې منلو ته ورته ګراني ورته عمل کولو ته ګراني. نو که یو سړی مني فیصله دړنې مني او په خوله باندې ورته ټیک وایي خو عمل د هغې خلاف کړي نو په دې سړی کافر کېږي نه، صرف فاسق او فاجر شي. خو چې په خوله باندې هم مني او د زړه نه مني علاوې حرجن ستنګي مما د وجې د هغې نه قضیته چې تا فیصله کړې ده. ویسلمو تسلیما، ویسلمو او دی غاړه کیږي، تسلیم حواله کولو ته وي، خپل اختیار به پرېږدي پیغمبر ته به ځان حواله کړي د پیغمبر فیصلې ته. ویسلمو او دی ومني د پیغمبر دا فیصله تسلیما په مکمل منلو سره، د زړه نه یې ومنه، په خوله باندې ومنه چې ټیک ته په دې کې زموږ نقصان دی خو زموږ پکې فایده وي، بل پیغمبر فیصله وکړه بیا پکې څه پاتې دي. او یا یسلمو معنا به وکړو او دی غاړه کیږي د پیغمبر فیصلې ته تسلیما په مکمل غاړه کې هودو سره. دا د تاکید دپاره دی چې کامل طور باندې به څه وکړي اطاعت به وکړي، اگر چې ستا پکې نقصان دی او د پیغمبر فیصله به نه ماتې به او نه به ته اعراض کې او نه به عملي طور د هغې نه خلاف ورزي به کوې. بس قسم مې دی په رب ستا باندې دی مؤمنان نشي کېدی تر دې چې دی وګرځي تا لره فیصله کوونکې په هغه واقعه کې چې اختلاف واقع شوی دی په منځ کې، بیا دی نه مومي په زړونو خپلو کې ستنګي د وجې د هغې نه چې تا فیصله کړې ده او دی غاړه کېږي په مکمل غاړه کې هودو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنا او کچری بشک مونگا كتبنا عليهم فرض کړی مونگا پدی باندې اندا خبره اقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کې ځانونه خپل او اخرجوا یا اوزه تاسو من دیارکم د کورونو خپلونا ما فعلوه نبو کړی دې کار لرا الا قلیل منهم
مگر لګو کسانو د دینا ولو انهم فعلوا او کچری بشک دی کړي وي ما یوعظونا چې دیتا نصیحت کولی شي به پای سرا لکان خیر لهم البته وبداکار بهتر د دې لپاره واشد تثبیتا او زیات مضبوطونکې وإذا لآتیناهم او پدا وخت کې البته ورکړو موږ دیتا من لدنا د خپل طرفنا اجر عظیما اجر ډیر لوی ولهدیناهم او البته موږ به هدایت کړو دیتا صراطا مستقیما د لارې نیغې. مخکې آیتونو کې د منافقانو ذکر وشو چې منافقان هغه خلک دی چې د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې راضي کېږي نه. وی کچری فرض کدی تر دینه د سخت حکم وشو دا صرف فیصله کولو کر دینه سخت حکم فرض کراغی چې تاسو خپل کورونه پریږدئ هجرت وکئ او یاد الله په لاره کې وځئ جهاد وکئ چې په جهاد کې عام طور قتل کېدلي شهادتونه وي د منافقانو به دا کار نه کړی دی باندې جهاد لوتی او نه به دی هجرتونه کړی وي. هجرت کول ګران حکم دی او دارنګ جهاد کول دا اینم زیات ګران حکم دی. منافقانو دون آسان کارونه کړی شو د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې خوشاله او راضي نشو نو کدی تر دینه سخت حکم ملو شو نو دی په پای باندې عمل څنګه وکي. قرآن وی عمل وکړو لیکن ډیر لږو کسانو کسه مخلص کسان پکې فرض کوو هغه ایمان ناوړی وي نه هغوی خو په دې باندې عمل کړو لیکن اکثر منافقینو په دې باندې عمل نه کړی. یا قرآن کریم وی په دې نیکو اعمالو باندې عمل کولو کې فایده ردی ده د منافقانو فایده به پکې کدی په عمل کړو موږ ورته مضبوطوالی ورکړو په دین باندې کلکوالی به مو ورکړو استقامت به مو ورته ورکړو او موږ ورته په دین کې سمجھ ورکړو د هدایت لارې به ورته موږ اسانې کړې په دین باندې چلیدل او په دین باندې تل به موږ دې ته آسان کړي وو او موږ به ورته ډېر لوی اجر ورکړو د آخرت په اعتبار سره. ولو انا كتبنا عليهم بیگا آیت کې موږ واقع بیان کړی و د زبیر رضی الله تعالی عنہ د انصاری چې ردی جګړه و د اوبو په نمبر باندې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ او د انصاری نمبر ورپسې و او دیران نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام اول د دې منځ کې صلح وکړه چیرې زبیر رضی الله عنه به خپل پټي وبکی او بیا به وبو انصاری ته پریزي خو انصاری په دې باندې خفه شو هغه دا وایي چې دا منصفانه فیصله ونه شوه دې کې گویا کې نبی علیہ السلام د خپل رشتې خیال وساتو ځکه چې زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی نو دې کې د ترورې خیال وساتو نو ځکه د زبیر رضی الله عنه په حق کې فیصله وکړه او بیا نبی علیہ السلام غصه شو په دې خبره او بیا د انصاف مطابق فیصله دا وکړه چې چونکې حق د زبیر رضی الله تعالی عنہ دی نو زبیر رضی الله عنه ته خپل پټي پوره وبکه صحیح چې څونه وبکولی شي هغه مرې وبکه او که بیا څه اوبه پاتې شي نو ټیک ته انصاري ته یې پرېږده او که پاتې نه شي دا د خپل نصیب دی. خیر دا فیصله چې وشوه کله دوی راووتلو دا انصاری صحابي چې دا منافق نه دی دا خو کلک مؤمن مسلمان دی. د در نومونو باره کې اقوال راغلي دي چې دا ثعلبه بن حاطب یا حاطب بن ابي بلتغه او یا دا چې ثابت بن قیس بن شماس رضی الله تعالی عنہ و. بهر حال دی چې کله د نبی علیہ السلام د مجلس نه راووتلو نو لاره کې یو یهودي ولاړو هغه یهودي را دې واقع نه خبر شو چې دا شان د دوو مؤمنانو مسلمانانو منځ کې مسله وه او دی نبی علیہ السلام له لاړو نو د انصاري چې دی د نبی علیہ السلام په فیصله باندې خفه شو. نغه یهودي یو تانه ورکړه دی صحابي ته انصاري صحابي ته چې تاسو څنګه ځان تکلک مؤمنان وایي
تاسو د خپل پیغمبر په فیصله باندې خوشاله او راضي نه شوئ که تاسو ته له دې نه سخت حکم میلو شو که تاسو ته زموږ په شان حکمونه میلو شو لکه زموږ بني اسرائیلو ته ویلی شو چې د خپل کورونو نه به وځئ او دارنګې خپل ځان به وجنئ هغه چې کومو خلکو د سخي بندګي کړې وه او هغې ته ویلی شو چې تاسو توبه بالا یې قبلېږي چې تاسو خپل ځان قتل کړئ او یو بل قتل کړئ او بیا 80,000 کسان چې ونه هغوی قتل شوي په هغه ورځ باندې او بیا توبه قبوله شوه نو دغه یهودي د صحابو ته ووایي که تاسو ته زموږ په شان حکم میلو شو که تاسو په هغې باندې څنګه عمل کوئ نو الله تعالی آیتونه نازل کړو او آیتونو کې خطاب منافقانو ته وکړو چې که دې منافقانو ته لږ سخت حکم راغی نو دوی پې عمل ونه کي او که کی نو ډېر کم کسان به کي چې کوم په دې کې مخلص مؤمنان وي آیت کې او دغه صحابي ته انصاري ته یا ابل صحابي ته قرآن کریم منافق نه وي قرآن کریم داسې انداز کې بیان وکړو چې کم منافقان دي نو که هغوی ته یو سخت حکم میلو شو نو هغوی پې عمل ونه کي البته چې کم مؤمنان مخلصان مؤمنان دي هغوی پې بلکل عمل کی به ولو انا كتبنا عليهم او کچر بېشکه مونږه فرض کړی وی د کتبنا خپل معنا د لیکل کولو یعنی کتبنا مونږه لیکلی وی علیهم په دې باندې او مونږه معنا د فرض نه وکړه مونږه فرض کړی وی اصل کې دا لیکل چې دا مضبوطي دا روانیږي نه خلک وی لیکل مې پې وکړو څه مطلب خبر مې بلکل کلکه او مضبوطه کړه خلک وی د کاڼي لکیره ده یعنی دا روانیږي اوس نه نو د فرض تم فرض زده کوي چې دا اوس ختمیږي به نه او دا به روانیږي نه او دې کې څه بل څه ګنجایش هم نشته عمل پې خامخا کې نو ولو انا کتبنا قرآن کریم د فرض نه په ځای کتبنا وی دا چې کوم خبرې مونږه فرض کړي دي که نه وی دا داسې وګڼئ چې ګویا کې په لیکل په لږ کاڼي باندې شوي دي او کلک او مضبوط دي ولو انا کتبنا او کچر بېشکه مونږه فرض کړی وي علیهم په دې باندې په دې منافقانو باندې یا واقع به د بشر والهلو هغه بشر او یهودي منځ کې چې کومه واقع راغلې وه چې بشر وی چې فیصله به کعب بن اشرف له وسو او یهودي وی نبی علیه السلام ته به وسو او بیا راغله نبی علیه السلام ته او نبی علیه السلام د یهودي په حق کې فیصله وکړه او بیا منافق ذو عمر رضی الله تعالی عنه له قرآن وی دا خو صرف یو فیصله وه چې نبی علیه السلام وکړه او دی په دې باندې خوشحاله او راضي نه شو نو که فرض که مونږ دې نه سخت احکامات په دې باندې فرض کړی وی چې هجرت کول دي او جهاد کول دي نو په هغې به دې عمل بیا څنګه کړو ان دا خبره اقتلوا انفسکم قتل کې تاسو ځانونه خپل ځان ووژنئ نه دا نه چې خودکشي وکئ مطلب دا چې د الله دپاره خپل جان ورکئ او د الله دپاره جان ورکول دا چې جهاد له وځئ جهاد کې شهادتونه قوي وي یقیني وي خامخا ځکه هغه مجاهد صحیح جهاد کولی شي چې دی د کوره ځي نو دی اهنه بهانه والي چې په دې تمه مه اوسېږئ چې بیا به واپس راشم دا اصل مجاهد دقه دی او چې کوم انسان په دې اراده باندې روان دی مطلب دی جهاد نه دی روان دی به ځان بچ کی او چې کوم مجاهد په دې امید او په دې ارمان ځي چې شهادت به الله پاک راکي راله بیا به دې د خطرې ځای ته مخکې کېږي به او دې به کافرانو سره خو د زړه نه به جهاد کې او جنګېږي به دا اصل مجاهد دی اقتلوا انفسکم قتل کې تاسو ځانونه خپلو لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته حکم شو چې د هغوی نه غلطي وشوه او د توبې قبولیت په دې شکل کې راغی چې خپل ځان به قتلوی به یعنی یو بل به قتل کوي او د یو بل قتل کول داسې شو چې گویا کې خپل ځان قتل کول شو اصل کې خپل ځان قتل ته پیش کول داسې شو چې گویا کې تا خپل ځان په خپل باندې قتل کو دی اسخي بندگی کړې وه موسی علیه السلام دی ملامت کړو چې دا ډېره غټه غلطي وکړه دی موږ توبه وباسو موسی علیه السلام دعا وکړه الله جل شانو حکم راولېږه چې د دې توبه به قبوله شي او د قبولیت دپاره شرط دا دی چې دی به یو بل قتلي به
نو دا قتل کېدل دا به د شهادت یو قسم مرګ شي، یعنی دی به بالکل پاک او صفا آخرت ته بلاړ شي. نو مرګ خو باسم راضي به که نه، خو مرګ یا د تورې په ذریعې سره یا په خپل مرګ باندې مرګ خو مرګ دی. نو دا مرګ چیرې دا به د شهادت یو قسم مرګ به شي. نو به دی تیار شو او سپینه وریځ راله او پوره میدان باندې خوره شوه او د یو بل چې کوم شروع شو. چې چا بندګي کړې وه هغې خپل سرونه ښکته کړه، چې چا نه وه کړې هغوی د تورې ورته ونیسلې او دی یې قتل کړو. اوس یو سړی چې خپل ځان مرګ ته حواله کړي، قتل ته حواله کړي، نو دا داسې شوه چې گویا کې د خپل ځان په خپله قتل کو. نو ځکه قرآن کریم اقتلوا انفسکم وایي. اوس په دې امت کې داسې حکم نشته یو سړی نه که هر قسم ګناه وشي خو خپل ځان و په خپله نه وجني، دا توبه چې رب دغه شان به الله تعالی قبلي به. دلته مطلب سره اقتلوا انفسکم، جهاد له لړ شئ او په جهاد کې خپل ځان حواله کړئ. څه مطلب و؟ د زړه نه وجنګېږئ نو خامخا تاسو به ته شهادتونه نصیب شي. نو دا جهاد له تللو په لومړني صف کې ودرېدل داسې شوه چې گویا کې تا خپل ځان په خپله مرګ ته حواله کو، خپل ځان په خپله قتل ته حواله کو. اقتلوا انفسکم، قتل کې تاسو خپل ځانونه، او اخرجوا من دیارکم، یا وځئ تاسو د کورونو خپلو نه. مراد ترې هجرت دی. هجرت مطلب څه دی؟ چې بیا به واپس د خپل کور ته نه راځي. دا د هجرت مطلب دی. د مکې مکرمې نه چې صحابه تلو د هغوی دا خیال نه چې بیا به واپس راځو د خپلو کورونو ته، چې لاړو نو لاړلو هر څه شاته مکه مکرمه کې پاتې شو او دی خالی لاس مدینې منورې ته لاړلو. او بیا دغه صحابه عمرې له راغلي دي مکې مکرمې ته، خو د اوسېدو په اراده باندې بیا مکې مکرمې ته نه دي راغلي. کومو صحابو چې هجرت کړی دی نه هغوی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره او د حج دپاره راغلي دي، خو بیا واپس خپلو کورونو ته او یا په مکه مکرمه کې د کور اغستو دپاره او یا د اوسېدو دپاره نه دي راغلي. بلکې تر دې چې نبی علیه السلام به عمرې هم راغی نو د عمرې نه بعد به صرف 3 ورځې به ایسارېدو. عمره به چې مکمل شوه یا حج نو 3 ورځې به صرف ایسارو او بیا به سیوا نه ایسارېدو. یاسې نه چې دا سیوا ایسارېدل چې ته واپسي ونشي هجرت کې، صرف د فتح مکې په موقع باندې چې مکه مکرمه فتح شوه نو نبی علیه السلام د واپسې اراده وکړه. خو هلته کې غزوه حنین وشوه. اصل کې بنو حوازن راجمع شوي او هغوی په نبی علیه السلام او په مسلمانانو د حملې اراده کوله. دلته مکې مکرمې ته خبر راغی چې هغوی راجمع شوي د حملې اراده لري. نبی علیه السلام صبر کو، معلومات اخلو چې واقع دی راجمع شوي دي او که نه. نو په دې چر کې 19 ورځې تېرې شوې مکه مکرمه کې، او 19 دن بعد چې کله خبر یقیني شوه چې واقعي هغوی 4000 کسان ناجمع کړي د حملې اراده لري، بیا نبی علیه السلام هلته بیا لاړو. نو دا 19 ورځې نبی علیه السلام صرف تېرې کړي دي د فتح مکې نه بعدو. ورنه دې نه علاوه نبی علیه السلام د حج او د عمرې نه بعد نبی علیه السلام صرف 3 ورځې ایثار شوی دی او دې نه سیوا نه دی ایثار شوی. او سعد ابن خاله رضی الله تعالی عنه چې و دا یو صحابي دی او مهاجر دی، دی مکې مکرمې ته راغلی و نو هلته بیا وفات شو. د نبی علیه السلام ډېر د افسوس اظهار وکړو. دی وفرمایلو چې کاش چې سعد رضی الله عنه مکه مکرمه کې نه وي وفات شوی، ځکه دا مهاجر دی نو کاش چې دی په مکه مکرمه کې نه وفات شوی دی بلکې دی مدینه منوره کې وفات شوی ډېره به ښه وه. دونه پورې نو هجرت وی دی ته چې یو سړی خپل کور او خپل کلی مکمل پریزي او بیا ستا د واپس راتلو اراده نی، دې ته هجرت وایي او دا ډېر ګران کار دی. نو منافقانو ته به دا کار ډېر زیات ګرانو، دی به چرم هجرت نو کړی. په منافقانو پرده دا دی کې راله چې دی مدینه منوره کې وو او هجرت خو د مکې مکرمې نه مدینې ته و، خو د مدینې نه د هجرت حکم نه و. ځکه نبی علیه السلام د مدینې منورې هجرت نه دی کړی چېته. دا خو که دا منافقان فرض که مکه مکرمه کې وی که نه بیا به دې ته پته لګي چې اوهو هجرت هم نشو کولی او منافقت هم ښکاره کېږي.
نو په دې باندې پرده دې کې راغلی چې دی مدینه منوره کې او د مدینې نه د هجرت حکم شوی نه دی، نو دغه کار هم دی نه کړی، ځکه چې هجرت حکم ونه خو که فرض که په دې باندې هجرت فرض شوی د مدینې منورې نه، نو دې منافقانو په دې باندې عمل نه کړی. او صحابو هو ځکه عمل کړی دی چې دا څومره مهاجرین صحابه دي هغې ټول د مکې مکرمې نه راغلي دي مدینې منورې ته. او اخرجوا یاوځئ تاسو من دیارکم د کورونو خپلونه، یعنې هجرت وکړئ تاسو. او دا بني اسرائیلو هم کړو. بني اسرائیلو د مصر نه هجرت وکړو، خپل علاقو ته لاړو، کنعان ته او ملک شام ته. فرعون د دینه غلامان جوړ کړي وو، موسی علیه السلام دی آزاد کړو او دی ته حکم وشو چې تاسو شوی د مصر نه ځئ ملک شام ته لاړ شئ. نو بني اسرائیل ملک شام ته لاړلو د موسی علیه السلام په نگرانۍ کې. ما فعلوه نه به وکړی دا کارو الا قلیل منهم مگر ډېر لږو کسانو د دینا دی کې چې کوم مخلص مؤمنان دي هغې خو به دا کار کړو، خو اکثریت به دا کار نو کړی. آیت نه یو بله خبره معلومه شوه چې عام طور د کار خلق دا کمی، بیکار خلق ډیری، خو د کار خلق دا په هر زمانه کې دا کم وي، کمیابی نایاب نی خو کمیابی اصل کې. سوچه خلق و مخلص مومنان و کامل مومنان دا په هر دور کې دا کمی، او دا نور خلق په هر دور کې دا ډیری. دغه قرآن ما فعلوه الا قلیل منهم، قرآن کریم چې نور ځینو کې ذکر کی واکثرهم وی اکثر پدی کې فاسقان دي او اکثر پدی کې ناشکر دي او اکثر پدی کې داسي. نو اکثریت چې دی دا خراب خلقی او د کار خلق دا همیشه دا کم وي. نو قرآن اکثریت ته نه ګوري، قرآن کریم او شریعت هغه خلقو ته ګوري چې هغې سوچوي، خالص وي او د کار خلقی. ما فعلوه الا قلیل منهم. نبی علیہ السلام فرمائی وی الناس کمئت الابل لا تجد فیہم راحلتن. وی خلق چې دی کنه وی د خلقو مثال د هغه سل اوښانو دی چې سل اوښان په یو میدان کې ولاړ دي خو د سورلی پکې یو قابل نه دی. نو په دغې سل اوښانو به څه کوي بیا چې یو پکې د کار نشته چې سورلی پې ته وکړي، نو په دغې سل اوښانو څه کوي خو ساتلي دي هسې نو. وی دارنګ مثال د خلقو هم دی، کپړې به ډېرې زیاتې چې شمار یې خو د کار خلق پکې بیا نی بیا او کوي نو ډېر زیات کم یي. نو اصل کار والا خلق په کار دی، تش په کپړو باندې به څه کوي. نن د مسلمانانو ګنتی که شروع کړي نو څه کم 2 اربدي خو د کار خلق پکې بیا ډېر زیات کم دي. ما فعلوه الا قلیل منهم. کله چې د آیتونه نازل شو نو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایلو یہ لو امرتنی ان اقتل نفسی لفعلتو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایي نبی علیہ السلام که تاسو ما ته حکم وکړو چې د خپل ځان قتل کا نو اوس به د خپل ځان قتل کما. او یو روایت کې داسې دي ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وی چې زه به خپل ځان او خپل اهل و عیال به ټول قربان کما کده الله تعالی ما ته حکم وکړو، یعنی ان اقتلوا انفسکم د اندی وی. نبی علیہ السلام فرمایلو صدقت یا ابا بکر، اے ابوبکر ته بالکل رښاوی، یا صرف د خلی خبرې نه کې د زړه کې استاده خبره ده که الله تعالی اوس حکم راولېږو چې خپل ځان قتل کې، زه بالکل تیار خپل ځان به قتل کم د الله دپاره او د الله د پیغمبر دپاره. دارنګې نبی علیہ السلام عبدالله بن رواحه رضی الله عنه بارکی موی روایت کې دی چې کله د آیت نازل شو نو نبی علیہ السلام عبدالله بن رواحه رضی الله عنه طرف ته اشاره وکړه، داسې مهامه ناستو. لو ان الله كتب ذلك لكان هذا من اولئک القلیل. وی که الله حکم کړی وی چې خپل ځان قتل کې نو عبدالله بن رواحه هم خپل ځان قتل کړو. اندازه ولګوي چې پیغمبر د یو سړي باره کې داسې وي، دا به څونه لوی ایمانی چې پیغمبر د یو سړي د ایمان ګواهي وکړي چې دی به د الله دپاره خپل ځان قتل کړي. لکه پیغمبر کې چاپلوسي او خوشامدي نه، پیغمبر د چا بیجا تعریفونه نه کی، حقایق بیانی. دا د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د کمال ایمان علامت دی. دارنګې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبد الله ابن ام مسعود رضی الله عنه بارکی موي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دته ابن ام عبد وی د بارکم نبی علیہ السلام فرمایلو وی لو نزلتو کدا حکم راغلی وی کان منهم د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بم دغه لګو کسان نو چې د بم خپل ځان قتل کړو. او دارنګي حسن بصری رحمت الله علیه وی چې کله دایت نازل شو نو په صحابو کې صحابو دا وی چې لو فعل ربنا لفعلنا کله تعالی مو دا حکم را لګلی وی مونږ به بالکل غاړه خو مونږ خپل ځان قتل کړو د الله د پاره او د الله د رسول د پاره. اور دې اظهار چې دی مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ د بدر په موقع باندې کړی مو. کله چې صحابه د بدر میدان ته رالو او کافران مخامخ شو کافران 1000 صحابه 313 نبی علیہ السلام سره غم داو چې ما انصار سره دا وعده کړی و انصار ما سره وعده کړی دا چې موږ بستا مدد کو په مدینه منوره کې دننه او د بدر میدان د مدینې نه بار دی. نبی علیہ السلام سره غم داو کچره اوس انصار وی چې حضور مونږ خو تاسو سره وعده او لوس کړی دی خو مونږ خو د مدینې منورې کړی او د بدر میدان خو د مدینې نه بار دی مونږ په خپل وعده باندې قائم چې موږ بستا حفاظت کو مدینه کې دن نه وکړو دلته موږ استاد ذمہ داری نه دا غستې. او دې کې 240 صحابه د انصارو او دا باقی مهاجرینو. نبی علیہ السلام سره غم دا واسطه نه کدا انصار واپس شي نو دیو حق بجانب هم دي. نو نبی علیہ السلام مشوره کوي چې سوکو او اشاره انصار طرف ته و. نو مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسې دو او یو ناشنا خطبه وی کمالی او دا وی حضور تاسو مونږ طرف ته اشاره کوي. ناغه دا وی حضور اوس حکم وکا چې مونږ د خپل اسونه په سمندر باندې داخل کو داخلو یا مونږه ته مونږ ته اوس حکم وکا چې څنګه اکشان به مونږه کو یعنی مونږه تانه مخکې روان یو. نو صحابو داسې کړیم دي چې هغه د نبی علیہ السلام د پر خپل جانم ور کړی دی. د بدر میدان کې د احد په میدان کې د څومره صحابه چې شهید شي ولې او نبی علیہ السلام د پاره ارسه کړی دي. واش ولو انهم فعلوا او کچره بشک دی کړي وي ما یعذونا اچ دیتا نصیحت کولی شي. ځان قتل کولو هجرت کول هډیر ګران کار دی. دادی ته چې عام خبرو حکم کیږي په دې باندې دی عملو کې دام غټه خبره ده چې کوم د نصیحت خبرې دی تکیږي. ولو انهم فعلوا او کچره بشک دی کړي وي ما یعذونا اچ دیتا نصیحت کولی شي به پای سره او نصیحت د دې چې پیغمبر تابعداري وکړي لکان خیر لهم البته بداکار ډیر بهتر د دې لپاره د دنیا په اعتبار سره مخلص صحابه به ګرځیدلو د پیغمبر جان نثار ملګری به ګرځیدلو کچې دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحیح معنو کې تابعداري کړې وي. واشد تثبیتا او ډیر زیات بو اشد اسم تبذیل ډیر زیات تثبیتن پکلکون کې او مضبوطون کې بو دی ډیر کلک او مضبوط شي بو. څه مطلب زړونو کې به استقامت راغلو او زړونو کې به ایمان مضبوط شوی او کلک شوی بو. دا نیک اعمال چې دي دا د انسان زړه مضبوطی د منافق له هر ټیم په یره کې وي او د مؤمن مسلمان له هر ټیم کلک او مضبوط او استقامت والوي. اشد تثبیت او ډیر زیات بو مضبوطون کې او کلکون کې. نبی علیہ السلام فرمایلو و ان من امتی لرجالا زما په امت کې داسې خلقوم شته الایمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسي چې دای په زړونو کې د ایمان داسې کلک دی لکه مضبوط غرونه چې څنګه په ځمکه باندې کلک ولاړ وي د کرنګ دی په زړونو کې ایمان د غر په شانته کلک ولاړ دی. واشد تثبیت او ډیر زیات به کلکون کې او مضبوطون کې ردی ایمان لره. واذا لاتیناهم او په دا وخت کې البته ورکړو موږ دیتا من لدنا د خپل جانبنا اجر عظیما ډیر لوی اجر اخرت کې موږ ډیر لوی اجر ورکړو. دی وخت کې
کله تمامي دنیا مسلمانان راجم شي او تمامي دنیا مالونه د الله په لار کې صدقه کې ولګي د یو صحابي د یو کجوري صدقې ته نه رسي. که موږ دا ټوله زندګي د الله په لار کې ولګو د صحابي د یوې ورځې جهاد ته نه رسي. که موږ دا ټوله زندګي په یو سجده کې الله ته تېره کړو د صحابي 2 رکعاتو نفلو ته نه رسي. د هغې اجر دونه سیوا دی. که موږ ځان له لږ ستړي کړلو نو زموږ اجر شته خو د صحابي اجر ته نشو رسېدی. هغې له چې الله تعالی کوم ډېر لوی اجر ورکړی دی هغه موږ نشو حاصلولی. ولهدیناهم البته ورکړی به موږ هدایت به کړو موږ دوی ته صراطا مستقیما د لارې نیغې. هدایت خو ورته شوی دی د هدایت لارې به ورته موږ کلو کړی وې د دین سمج به ورته موږ ورکړو ناشنا علوم به ورته موږ ورکړو. ولهدیناهم البته هدایت به کړو موږ دوی ته صراطا مستقیما د لارې نیغې. د ایمان نه بعد الله تعالی بیا انسان باندې ناشنا د دین او د سمج لارې کلو کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انس رضی الله عنه دا روایت را نقل کی بمن عملا بما علما یو سړی چې په خپل علم باندې عمل وکړو هر چاله الله تعالی سره علم ورکړی. دنیا کې داسې مکمل 100% جاهل څوک هم نشته. هر چا سره علم شته دی. نن سبا خو علم بیا ډیر زیات دی. نن سبا خو یو عام مسلمان ته په صبر باندې چې په صبر راته یو حدیث وایا په صبر باندې دونه خبرې وکړي دونه چې تعلم نه درځي. د مونځ فضایل به بیان کی د روزې فضایل به بیان کی هر چا سره علم شته دی څه نسو. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی په خپل علم باندې عمل وکړي نو اورثه الله الله بدله په میراث کې ورکي علم ما لم يعلم علم چې ته بني معلومو. الله بوله نور علم ورکي په علم باندې عمل کولو سره الله تعالی په انسان باندې نور لارې کولو کی ناشنا علوم خزانه الله تعالی تعالی کی. صراط مستقیما لار برابر او لار سیده. او کچې بشک مونږه فرض کړی په دې باندې دا خبره چې قتل کې خپل ځانونه یاوځه تاسو د کورونو خپلونه نه به وکړی دې کال مګ ډېر لګو دینه. او کچې بشک دې کړی وي هغه چې دې ته نصیحت کولی شي پای سره البته به دا کار ډېر بهتر دی لپاره او ډېر زیات به وکړونکي د ایمان د دي. او په دا وخت کې البته ورکړو موږ دې ته د خپل طرف نه ډېر لوی اجر او همها هدایت به کړو موږ دې ته د لارې نیغې.